ټولي دنیا سره یې مینه کړې د عادل یو سړی نشي ننګیالی زما ژوندون کا زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا او خدای زیات کړی یو په لسه د پښتو د لیلا حسن خدای زیات کړی یو په لسه د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاته یو په لسه تر مجنون کا د ریډیو دلبر سوابا اف ام 94 د دې خپرونې دلبر د رنګیالو ډېرو خوږو درنو اورېدونکو د خپل کوربه سید عادل له اړخه د مینې او خلوص نه ډک سلامونه او احترامات ومنئ. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نر او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. ګرانو اورېدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د هرې نهې په ورځ د شروع په شپه په نننۍ شپه په ننني وخت باندې موږ ستاسو سره راځو. دلبر د ننګیالو خپرونه راوړو. دلبر د ننګیالو خپرونه کې موږ ستاسو سره شاعران ادیبان وروڼه مخامخ کوو او هغوی ستاسو سره د هغوی په ژوند او پن باندې موږ هغوی سره خبرې اترې کوو. قدرمن اورېدونکو شعر ژوند دی ځکه چې دی د ژوند په هکله خبرې کوي او ژوند یو داسې څیز دی چې دا چېرته هم په الفاظو کې نشي احاطه کېدی او دغسې شعر دو جمع دو مساوي چار نه بلکې بلا مخونه لري. څوک تر یو شان مقصد او مطلب اخلي او څوک بل شان. ګرانو اورېدونکو شعر لیکونکی اگر چې شعر د الهام روحانیاتو او احساساتو په زور لیکي خو د هغه په مشاهده مطالعه ولسي ژوند او معاشي هلې ځلې نیغ په نیغه د هغه په شعر باندې اثرانداز کیږي او دغسې ترې لوستونکي هم د خپلې ژبې د خپلې تجربې احساس او ضرورتونو په رڼا کې ځان له ځان له معنی یا مفهومونه او وضاحتونه ولاړوي. قدرمن اورېدونکو په شعر یا په شاعر باندې موږ او تاسو خبرې کوو نو یقینا چې دا 2 غنټې به هم تېرې شي او زموږ ستاسو خبرې به ونشي د میلمنو سره. زموږ نن ستاسو دپاره د خیبر پښتونخوا یو داسې 2 نوموړي شاعران ادیبان وروڼه رابللي دي چې یقینا هغوی شعر له د شعر جامه ورکړې ده او داسې شعرونه او داسې غزلې نظمونه لیکلي دي چې د هغې ځان له یو مقام دی په دې معاشره کې او د هغوی شعرونه که تاسو واورئ نو د هغې کې ځان له یو سبق پروت دی او یقینا چې شاعر ادیب تکه موږ دا ووایو چې دا د نن د معاشرې یو پوهنتون دی نو دا به کمه نه وي او موږ عمر له دا کوشش کړی دی چې ستاسو دپاره هغه نوموړي شاعران ادیبان راوبلو چې د هغوی په شعر کې د هغوی په نثر کې د ولس دپاره څه نه څه پیغام پروت وي او د هغه پښتون په زړه باندې هغه نیغ په نیغه اثر کوي. ګرانو اورېدونکو خبره بل اړخ ته ځي او زه خپله خبره د رحمت شاه ساحل صاحب پرې 2 شعرونو باندې راغونډوم او راځم د میلمنو اړخ ته نیغ په نیغه. وخته ته هوس وکړه چې ورک مې کې زه به ځان پیدا کړم پښتون بشم او زه د محبت د ګلو تخم یم دا خاوره ما نه خوري را زرغون بشم. ښاغلی امیر یاد صاحب او ښاغلی محمد امیر محمد خان یوسفزی صاحب زموږ سره نن دې کورکي کې میلمانه دي. قدرمن اورېدونکو لکه د روایاتو تر مخه به زه د میلمنو اړخ ته ځم او د میلمنو سره به د هر څه نه اول ستړي مشي کوو. امیر محمد خان یوسفزی صاحب تاسو ته د ټولو نه اول درته هرکلی وایو او ډېره زیاته مننه مو کوو. جي عادل صاحب ستاسو هم ډېره مننه. امیر خان یاد صاحب تاسو ته هم د زړه له تله هرکلی وایو او ډېره مننه مو کوو چې د پېښور زموږ له د شور نه د خاموشۍ ته راغلی. ډېره مننه سید عادل بھائی. امیر یاد صاحب تاسو خپل اورېدونکو سره لکه د روایاتو تر مخه خپله پېژنګلو هم وکړئ. مننه جي. زما پوره نوم امیر خان دی جی او یاد مې ادبي نوم دی. تخلص چې ورته څنګه وایي تاسو ادبي ملګري ورته وایي که نه. او زما پېژنګلو هم د دې خاورې ده. زه د ضلع صوابی زیدین مې کلي کې زیږېدلی یم جی او بیا دې نه علاوه چې زه د 1 کال شوم نو زما والد صاحب سرکاري ملازم و. هغه سلسله کې مونږ بیا لاړو پېښور ته او اوسه پورې پېښور کې اوسېږو. جی په پېښور کې اوسېږئ د کلي ارمان کوئ که نه؟ او چې کله ډېر زیات تنګ شو د شور نه نو بیا د کلي ارمان راشي د پرسکونه فضا ته راشو چکر ولګو په غم خدوم راځو. جی امیر خان یاد صاحب ستاسو سره به خبرې اترې کوو خو زموږ سره زموږ دا ګران خوږ مشر امیر محمد یوسفزی صاحب زموږ سره ناست دی نو دوی پېژنګلو به خپل اورېدونکو سره وکړو بیا به ستاسو اړخ ته. مننه جي. جی تاسو هم جي خپله پېژنګلو خپل اورېدونکو سره نیغ په نیغه وکړئ. جناب عادل صاحب اول خو زه ستاسو د سټیشن منیجر جناب یوسف خان سرخیلی صاحب جی پروډیوسر جناب مبارک شاه صاحب جی او د تکنیکی چارو واکمن
خالد زمان خالد زمان بری صاحب جی او د ریډیو دلبر اف ام 94 سوابای جی ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې مال دا اعزاز راکو چې زه ریډیو دلبر ته راغوښتم او د دې په توسط سره به زه د ضلع سوابای د خپلو ټولو مینوالو سره خبرې اترې وکړم جی دا وا په چاپو باندې او ډېر مینوال به داسې هم وي چې هغوی به تاسو په وړومبي ځل باندې اوري بالکل ډېر به داسې چې هغوی به ما په وړومبي ځل اوري نو ټولو مینوالو ته زما د طرف نه دعا او سلام خپله پیژنګلو جي وکړي بیا به خبره رانه بلې اړخ ته لاړه شي او پیژنګلو به په ځای پاتې شي ښه جي نو بس زما تعلق خو د پښتنو د نامورې قبیلې یوسفزی جی د زیلي شاخ عمر خیل سره دی جی او د مانیری اوسیدونکی ما جی او بس ابتدایي تعلیم مې هم په دغه کلي کې کړی دی ګورنمنټ پرایمري سکول منیري پایان کې ښه جي د هغې نه پس مې لسم ګورنمنټ های سکول سوابای نه وکړو جی او بیا وروسته مې ګریجویشن جی چې کوم نه ګورنمنټ کالج سوابای نه مې ګریجویشن وکړه ګوهاټي کالج ګوهاټي کالج نه جی او دغسې وروسته بیا د پېښور پوهنتون نه مې په اکنامکس کې ایم سي کړې ده جی او بس او نن سبا څه کار روزګار کوئ نن سبا خو بس سروس کومه سرکاري سروس کې ما جی ډسټرکټ اسټابلیشمنټ کې سروس کومه ریوینیو سایډ باندې ریوینیو افسر په توګه باندې جی ډیره مننه جی ستاسو د راتګ او موږ له دومره وخت راکولو ادب ته څنګه راغلی ادب سره خو زما د ډېر وړوکوالي نه دا شوق و چې بس شعرونه به راباندې ډېر ښه لګېده که به د پښتو او که د اردای به جی نو دغه مینې چې کوم دی نو زه بس دې سره ټچ وساتلم جی او بس بیا ورو ورو دغه سلسله را روانه وه نو بس بیا شعرونه مې خپل هم چې کوم دی نو سمات ګوډ لیکل شروع کړل دغه به د کوم سن خبروي چې تاسو خپل شعرونه شروع کړل دا خو به تقریبا د 2002 خبرې چې زه بیا مطلب دار دی دغه ترالم پورا مکمل شاعري تاسو په 2002 کې شروع کړل جی او دې سره تاسو صرف نظم لیکئ کنه نثر ته هم تاسو نه چې نثر مې هم چې کوم نو خو کافي لیکل د پښتو پاغې کې چې کوم نو تقریبا ډېر مضامینونه دي داسې چې هغه چاپ شوي هم دي په رسالو کې جی خو لکه بیا زیاته توجه مې چې کوم نو نثر طرف ته نه ورکړې د پښتو نثر ته جی د اردای نثر مې ښه کافي لیکلی دی جی د اردای کې تاسو کوم سم ډېر لیکلی افسانه که ناول که څه اردای کې ما چې کوم نو بس عام دغه ټاپکس باندې چې کوم نو لیکل کړي دي او زیات تر هغه به چې کوم نو په اخباراتو کې شایع کېده جی زمونږ دلته یو مقامي اول 15 روزه وه اصلاح جی جی بیا وروسته هغه چې کوم نو 7 روزه شوه جی او موجوده وخت کې هغه چې کوم نو یو روزنامه ده جی نو زما زیات تر لیکونه به چې کوم په مختلفو دغهونو سیاسي ټاپکس یا معاشرتي یا هر قسم داسې سم مضامین به چې ونه به په هغه اخبار کې چاپ کېده جی بلکې که زه دا وام نو یو فریلانس جرنالیست په طور باندې من به دا لیکل کوله جی او بس دغه هغې کې به چاپ کېده څنګه چې ماشوم سکول ته ځي یا بیا های سکول ته شي بیا کالج ته شي د هر ماشوم او د ماشومې په زړه کې دا ارمان وي چې زه لوی شم نو زه به پلانکی افسر جوړېږم یا پلانکی به جوړېږم ستاسو په زړه کې څه خواهش و داسې زما په زړه کې خو بس دا خواهش و چې مطلب دا دی زه ښه انسان جوړ شم جی بس دغه مې یو غټ خواهش او کوشش مې دا دی چې یاره زما د لاس نه څوک ازار نه شي او بل چاته څه نفع او فایده ورسوم جی دغه جی که ستاسو خوښه وي نو امیریات صاحب سره به لږې خبرې اترې وکړو بیا به ستاسو اړخ ته راشو امیریات صاحب جی عادل صاحب دا راته ووایي چې تاسو ادب ته څنګه راغلی څنګه چې ټول خلک وایي چې زما د وړوکوالي نه شوق و داسې زه به هم وایم چې زما د وړوکوالي نه شوق و زما ابتدا چې وه اردو شاعري وه جی او بیا ما چې کله په نهم کې پښتو سبجیکټ واغسته نو د هغې نه پس زما بیا توجه بدله شوه لکه زړه مې وغوښتل چې په خپله ژبه کې لیکلو پای کې څه داسې تاسو ته خاص ښکاره شو هغې کې بس داسې نوموړي شاعرانو دغه و چې ما خپله غوښتل چې لکه زه د دې غونډه کې لکه خپل یو نوم جوړ کړم د دوی په نقش قدم لکه لاړ شم د پښتو دپاره خدمت وکړم جی او نثر خو مې داسې نه دی لیکلی خو د ملګرو په کتابونو باندې مې لیکل لږ ډېر لیکل کړي سریزې پیشنپ چې ورته وایي دا هم لیکلي بالکل جی او خپله مو څه کتاب چاپ کړی دی که نه کتاب مې عادل بهي اوس د خیره چاپ ته تیار دی د چمیار خپلې سپلایش لیکلي داسې هم جی بالکل د خلکو چاپ کوئ د خلکو هغه هم ډېر چاپ کړو څومره کتابونه هم چاپ کړي یاره جی تقریبا 300 ته خبره لاړه 300
300 کتابونه مو چاپ کړو، په دې کې تاسو خپل کتاب نه چاپ کړی، مخصوص اوس مې په اراده شروع کړې ده. خپل ریسه تذکره چاپ کړی ده. تذکره ما باندې مطلب ملګرو لیکل کړي دغه چاپ شوي دي جی. او دین علاوه داسې مختلف اف ام کې انټرویو شوي دي، ټي وي چینل کې هم شوي دي. جی. یو عام شاعر لیکوال چې تاسو د سره پیژنګلو نه وي یا ویم نو هغوی چې تاسو له کتاب دروړي له هغوی سره تاسو ګزاره کوئ که نه خپلې چاړه ورته ښه تېره ساتئ؟ نه عادل بھائی، بلکې داسې ډېر زیات لیکوالان دي چې یقین وکړي چې ما خپل جیب نه پکې لګا ورسره پیسې لګولې دي. داسې ډېر کتابونه مونږ کړي دي، تقریبا د دې تعداد به وي داسې د 10 کتابونو پورې جی. چې هغې کې ما خپل ذاتي پیسې لګولې دي. نن سبا که تاسو له د ثوابای د مانیرای نه زمونږ یو ملګری یا محمد امیر صاحب به والو ودې تاسو له خپل کتاب دروړي چې دا زه چاپ کومه، نو په هغې کې به ورسره تاسو ګزاره کوئ؟ بلکل به کوو ورسره. جی. او د دې سره تاسو ته د سرکاري څه مرسته حاصل ده که نه؟ نه چې زه زیات تر خپله لګیم. جی. نو موسیقۍ سره مو څه تړون شته که نه؟ مینه مو ورسره شته که نه؟ جی بلکل، موسیقي اورم، غزل اورم. جی. او د چا اواز د ډېر خوښ دی؟ غزل کې زما زیات تر لکه خپل ځاني هارون باچا اواز مې ډېر زیات خوښ دی. جی. ها بل؟ او د ګلزار علم صاحب. جی. او سرفراز شو. جی. ظفر اقرا شو. مطلب چې هر څوک غزل ښه وي هغه سندرغاړی زما ډېر زیات خوښ دی. او محمد امیر صاحب ستاسو امیر محمد صاحب ستاسو کم سندرغاړی ډېر خوښ دی؟ موسیقۍ خو به اورئ که نه خامخا به؟ بالکل جی. چې شاعر ادیب وي خو موسیقي او موسیقي وانه اوري نو مطلب دا دی خو شاعر نه شو، ځکه چې دا دواړه یو بل سره لازم او ملزوم څیزونه دي. جی. نو زما خو مطلب دا چې ښه شاعري او ښه سینګري نو بس هغه مې خوښي. جی. او زیات تر په غزل کې کرن خان چې کوم دی نو زیات خوښ وم. جی. او زمونږ د ملګری وایي چې زما هارون باچا خوښ دی، نو هارون باچا لږ اورو نه؟ واورئ جی. بالکل. د رحمت شاه سایل صاحب ډېر ښکلی کلام دی ډېره ښه او د هارون باچا ښکلی اواز دی. دا به لږ اورو، بیا به یو دمه به واخلئ نه پس به راشو. بالکل. قدرمنو اورېدونکو، که تاسو زموږ سره په دې خپرونې ګډون کول غواړئ، د نن د مېلمنو نه څه پوښتنه کول غواړئ، نو تاسو زموږ سره نیغ په نیغه راتلی شئ. بیا مې ښه وجړل هغه راته رامخې ته شوه، خپله دردناکه المیه راته رامخې ته شوه. چا د ښکلا د سمندر ذکر کوو چې ماته، چا د ښکلا د سمندر ذکر کوو چې ماته، ستا د جمال یوه قطره راته رامخې ته شوه، خپله دردناکه المیه راته رامخې ته شوه. د یو نازک بدن سودا مې تقریبا کړې وه، د یو نازک بدن سودا مې تقریبا کړې وه، چې یو نازکه شان واده راته رامخې ته شوه. او دریابه څنګه به د ذات تر کوره ورسمه، دریابه څنګه به د ذات تر کوره ورسمه، د خپل وجود د لار تیاره راته رامخې ته شوه، او خپله دردناکه المیه راته رامخې ته شوه. بیا مې ښه وجړل هغه راته رامخې ته شوه. قدرمنو اورېدونکو، غزلو د ښاغلي ډاکټر علي خیل دریاب صاحب او زه یم ستاسو کوربه سید عادل. خپرونه ده دلبر د ننګیالو. دلبر د ننګیالو کې نن زموږ سره ښاغلی امیر محمد یوسفزی صاحب او ښاغلی امیر خان یاد صاحب زموږ سره مېلمانه دي. ښاغلی امیر محمد یوسفزی صاحب دا راته ووایئ چې څنګه زموږ د ملګري ادب طرف ته راځي، نو هغوی ته د کور د طرفه ډېر مشکلات وي، یعنې پلار ورته غوسه کېږي، مور خور داسې ورته غوسه کېږي. نو تاسو څه مسله خو نه وه داسې چې ډومبړي مې تاسو راتلئ ادب ته داسې؟ نه جی، ما ته خو څه داسې مسله ځکه نه وه چې زما والد صاحب خو هسې خو انپړه، خو هغه دا پخوا چې به خلکو دا کیسې میسې کولې نو هغه ته ډېرې کیسې داسې چې کوم نن لکه د بارام شهزاده کیسه یا داسې بلې هغه ته یاده وه، نو هغه به خپله مونږ ته اورولې، مونږ چې واړه مونږ ورته غوږ ایښی وه. بیا چې کله ما خپله څه لیکل میکل شروع کړل، ما به چې هغه ته اورول نو هغه به لکه په هغې باندې خوشحالېده، هغه به خوشحالېده په هغې باندې. دا مې ځکه وایي چې بعضې ډېر ملګري زموږ داسې دي چې هغوی لیکل کوي نو کور طرف ورته ډېرې مسلې وي. بلکل جي. نه ما ته خو څه داسې مسله نه وه راپېښی جی. او مطلب یې چې ښه ماحول او ښه جی حالات برابر. او کتاب هم چاپ کړی دی جي که نه؟ نو بس ما خو دا غوښته چې تاسو ما نه د کتاب حوالې سره دا تپوس وکړئ. نو خبره دا ده چې زه به دا ووایم چې که یو طرف ته دغه سره چې کوم دی شاعرانو ملګرو وروڼو سره چې کوم دی نو داسې د معاشي ستونزو له اساس هغه یې دغه نشي چاپ کولی کتاب، نه بل طرف ته غټه خبره دا ده چې پښتون کتاب ګوري نه.
جی نو چې پښتون کتاب ګوري نو تر چا لپاره چې کوم نو کتاب چاپ کې زه بل ورځ خپله یو غټ دوکان ته ورغلم او په دې خیال ورغلم چې زما سره څه دین ومای مطلب دا چې زه چاپ کوم خو چې ما ته هغه پبلیشر کومې خبره وکړئ او ما خپله ومولیدل چې د ډېرو ښو شاعرانو کتابونه پراته وو هغه چا اخیستل نه نو بس دا غټه المیه ده چې مطلب دا پښتون کتاب ګوري نو چا دپاره ته څه چاپ کړي جی امین محمد یوسفزی صاحب دا راته وایي چې دا ذمهواري د چا ده چې دا خلک پې پوهه نه دی او که نه دوی چا پوهه کړي نه دي که نه دا زموږ د لیکوال قصور دی چې لیکوال ولا هغه مواد نه ورکوي هغه چې کوم غواړي د دې ذمهوار څوک شو لیکوال شو که نه استاد شو که نه عام ولس شو نه جی د لیکوال خو پکې هېڅ قصور نشته لیکوال خو چې کوم نه خپل تن په وینو باندې چې کوم نه خپل خیالات او احساسات چې کوم نه قلم په ذریعه باندې دغه ته راولي کاغذ ته او هغه خو خپلې وینې ورکوي خو موجوده دور کې چې کوم نه دومره ماده پرستي عام شوې ده چې خلک بالکل صرف دغه یو مقصد یې ګڼلی دی چې بس پیسه وګټه نور هېڅ مه کوه مه کتاب ګوره مه چا سره همدردي کوه مه چا سره چې کوم دی نو ورورولي کوه نو زما په خیال چې عام زمونږ چونکې ماده پرستی شکار شوي نو د هغې غټه وجه دا ده چې بس مونږ هم دغه یو پیسه سره کړې ده چې بس هغې پسې خلک ورخلاص دی او چې کومه طبقه کتاب ګوري نو هغوی له اکثر شاعران ادیبان بالکل جی مفت ولا ورکړي ډالۍ ولا هغوی له ډالۍ ورکړي جی نو بس دغه د کتاب د نه چاپ کېدو غټې وجې دي او خرڅېږي هم نه په دې وجه خرڅېږي هم نه ما چې څنګه ووایي چې لکه ډېر ښکلو ښکلو شاعران او ډېر ښه جی شاعري پکې په کتابونو کې موجود ده خو لکه څوک یې اخلي نه او نه څوک ګوري جی بلکې اړو څوک دا وایي نه چې ګنې دا پکې لاسې دي جی چې موږ کتاب ګورو نو موږ له دا دی علي خیل دریاب صاحب د ملکنډ د سر او د ملکنډ پوهنتون نه هغوی موږ له خپل بهیر د جمال کتاب را لېږلی دی چې ډېر ښکلی کتاب دی او یقینا که هغوی ما له نه را لېږلی نو ما به اخیستو بالکل نو اوس موږ د کتاب شوقین یو نو موږ یې ډالۍ کړو کتاب به څوک اخلي بالکل جی دقه غټه خبره ده جی امیریات صاحب سره یو دوه خبرې کوم په دې حواله باندې چې تاسو وایي چې کتاب خرڅېږي نه نو امیریات صاحب دا وایي چې په دې لږو ورځو کې په دې کال دوه کې ما 300 کتابه چاپ کړو بالکل جی دا خبره نو تاسو له دې ته په کوم نظر ګورئ چې کتاب څنګه خرڅېږي که نه مارکیټ عادل بھائی لکه د نن سبا چې کوم اف ام ریډیو سټیشن مطلب کلو شوي دي لکه ستاسو ریډیو دلبر شو داسې نور ریډیو چې کوم دي نو هغې کې داسې ادبي پروګرامونه کېږي چې دا خلک ورو ورو پارېدلي دي جی مطلب کتاب ګوري څه حده پورې لکه که مونږ وګورو داسې بعضې کتابونه چې په دوه ایډیشنه کې دریم ایډیشن کې مونږ چاپ کړی دی نو کتاب مطلب لوستونکي شته خو ډېر کم دي نو زما په نظر کې د هغې وجه ټول نه غټه وجه دا ده که چېرې زمونږ په نصاب کې پښتو مطلب مخ په وړاندې لکه شامله وه یا تر 12مه پورې نو کېدای شي چې مخه د کتاب لوست په بیا نور هم زیات شي بدقسمتي دا ده چې لکه پښتو مطلب ډېر خلک پرې لکه نه پوهېږي جی د دې وجه څه ده نو که زموږ په نصاب کې شامله وه تر 12مه پورې نو بیا په مطلب لکه چې دی لوستونکي به ډېر وو د 12مه نه زمونږ وروڼه چې کوم دی خویندې چې کوم دی هغوی پکې ماسټر کړي پي ایچ ډانې پکې وکړي نو هغه که تاسو وګورئ د هغې تعداد ډېر زیات کم دی لکه چې اوس لکه پی ایچ ډي کې چې د اردو دغه وګورو د انګلیش وګورو د اسلامیات وګورو د هغې سټوډنټان به زیات دي او د پښتو چې وګورئ ما خپل هم لکه تلې ما تقریبا 10 نه زیات سټوډنټان نه وي د هغې جی او امیریات صاحب دوی نه مې پوښتنه وکړه د امیر محمد خان یوسفزی صاحب نه مې څنګه چې تاسو ادب ته راتلئ نو ډېر زموږ ملګري داسې وي چې هغوی د ستونزو سره ښکار وي جی تاسو نه چې داسې ما ته هم څه مسله نشته دی او ډېر خلکو مطلب زما خاص کل زما ماما هغه مله ډېره مرسته راکوله او چې کله په ډومبي ځل لکه د کال 2004 کې په ریډیو نه زما کلام لکه نشر شو نو هغه واورېد او ډېر زیات لکه داسې خوشحاله شو بلکې ملې ډایري هم په ګفټ کې راکړه ماشاءالله لکه ډومبۍ ګفټ ډایري ما ته هغه راکړه او ډېر زیات پې زه سپورټ کولم جی او ستاسو چې کله په ریډیو باندې خپل غزل واورېدو جی نو څنګه هغه زما ډېر د خوشحالۍ مقام بالکل خپل جامو کې نه زاید داسې به ویم او واده مو کړی دی نه چې لا تر اوسه پورې مې نه دی کړی دا مې ځکه وکړم چې تاسو دا ووایئ زه به د وړو د ماشومانو تپوس نه وکړم چې ماشومان نومونه څه دي اکثر زموږ شاعران ادیبانونه چې کوم دی هغوی دا وایي چې موږ خپلو بچو له خپلو ورونو له خپلو خوریینو له پردو له چې کوم پښتو کې نومونه ږدو نو ما چې ستاسو دغه دعوه څنګه ده
دغه دعوه خو مې ذهن کې لا شته خو لا عملي کار کې لا نشته دی جی. او چې رشته وشي نو بالکل په پښتو کې به نمونه ږدم. جی انشاءالله. امیر محمد خان یوسفزۍ صاحب خبرې اترې به هم کوو، ستاسو نه به کلامونه هم اورو او ډېر اورېدونکي به لکه زما داسې ناقراره وي چې هغوی به ستاسو د غزل د اورېدو په تمه باندې وي. نو څه ډالۍ به ورکوئ خپلو اورېدونکو له؟ خپلو اورېدونکو ته به چې کوم دی نو یو غزل وړاندې کړم. غزل جی جی ارشاد. قدرمن اورېدونکو لکه څنګه چې تاسو په وړاندې ځل باندې اورئ دغه شان به نن به موږ ښاغلی امیر محمد یوسفزۍ صاحب زه به هم په وړاندې ځل باندې واورم او تقریبا نیمه ګنټه یا 3 په وخت مخکې به امیر محمد خان یوسفزۍ صاحب راغلی وي، خو د هغوی نه ما هم دا غوښتنه نه وکړې چې ما ته تاسو غزل ووایي، ځکه چې ما هم دا ارمان و چې تاسو سره نیغ په نیغه چې څنګه دوی وایي تاسو یې اورئ دغه شان به زه هم واورم. عادل صاحب ارشاد جی. غزل دی. د خیال پټال مې خپل اشنا زنګوي، د خیال پټال مې خپل اشنا زنګوي، کړې وعدې راته اوس بیا زنګوي. واه ډېر ښه ډېر ښه. د خیال پټال مې خپل اشنا زنګوي، کړې وعدې راته اوس بیا زنګوي. ډېر ښه. زړه مې راګیر د زلفو دام کې شولو، زړه مې راګیر د زلفو دام کې شولو، درنې بیړۍ خپو کې زما زنګوي. ډېر ښه ډېر ښه. زړه به خوشاله په دې حال مې څه شي، زړه به خوشاله په دې حال مې څه شي، په هر مظلوم غریب سزا زنګوي. ډېر زبردست. بیا وایي دا شعر جی. زړه به خوشاله په دې حال مې څه شي، په هر مظلوم غریب سزا زنګوي. واه. د وفا لاره کې دې راشي اجل، د وفا لاره کې دې راشي اجل، سر مې په دار که په رښتیا زنګوي. ډېر ښه ډېر ښه. سکړي دا ژوند امیر له یاره بغیر، سکړي دا ژوند امیر له یاره بغیر، ورته که سترګو کې ښکلا زنګوي. ډېر زبردست. دا شعر بیا وایي دا خی. سکړي دا ژوند امیر له یاره بغیر، سکړي دا ژوند امیر له یاره بغیر، ورته که سترګو کې ښکلا زنګوي. ډېر ښه ډېر ښه. امیر محمد خان یوسفزۍ صاحب صوابۍ کې تقریبا د ټولنو تعداد چې کوم دی زیاتېږي او زیات دی، نو ستاسو به کې چې د ټولنې سره ناسته پاسته شته که نه؟ صاحب داسې کار دی چې د ژوند د تېرولو دپاره هر چا ځان له چې کوم دی نو د خپلو مصروفیاتو په بنیاد چې کوم دی نو څه ترجیحات پرایورټیز مقرر کړي. نو زما هم چونکې ژوند داسې و چې لږ مصروفیات سیوه و، نو زما په هغه ترجیحاتو کې لکه دې ټولنو کې ما ته دومره وخت نه دی میلاو شوی چې په هغې کې کښېنم، نو د دغه مصروفیاتو په وجه مې دغه ټولنو کې نستې پاستې نه دی کړی. او خواهش هم شته چې دوی سره تاسو کښېنئ پاسې؟ یاره زه خو هم چې دې کسانو سره کښېني دا ډېر ښه انټلیکچوال کسان دي، ډېر حساس کسان دي، دوی نه چې کوم دی نو ډېر څه زده کېدی شي او دا ډېر ښه خلک دي، مینه ناک خلک دي. جی. او امیریات صاحب نه که ستاسو خوښه یو غزل به ترې واورو. امیریات صاحب جی جی. د پېښور نه مو څه ډالۍ به پیش کوئ؟ نظم دی که غزل دی؟ بیسیکلی خو زه د هایکو شاعر یم، خو غزل مې هم راوړی دی. ښه جي ښه. غزل شعرونه دي چې اجازت دي ستاسو نو. ارشاد. نښې د لاسونو ورانومه ځم، نښې د لاسونو ورانومه ځم، بخت د خپل تندي به غړومه ځم. ډېر ښه ډېر ښه. مننه جي. لارې منزلونه راته ښایي به، لارې منزلونه راته ښایي به، مورې ستا قدم چې ښکلومه ځم. ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست. مننه. بل شعر دی چې ستا راته بلها ګیلې راجمه دي، ستا راته بلها ګیلې راجمه دي، ستا بنګړې به دا وارې راوړمه ځم. واه 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 ډېر ښه. مننه جي. بل شعر دی چې ستا جوسه هوس دلته کې ورانه کړه، ستا جوسه هوس دلته کې ورانه کړه، عشقه ستا عظمت راغونډومه ځم. ډېر ښه. بل شعر دی پکې عادل وایي چې دا پښتون به کله بیداریږي نو، دا پښتون به کله بیداریږي نو، دا پښتون د خوبه ویښومه ځم. ډېر ښه ډېر زبردست. مننه. او مقطع ده چې یاد دی راته مونږ به پټ پټوڼې کول، یاد دی راته مونږ به پټ پټوڼې کول، تا اوس په دې لارو لټومه ځم. ډېر ښه. بیا وایه دا شعر. یاد دی راته مونږ به پټ پټوڼې کول، یاد دی راته مونږ به پټ پټوڼې کول، تا اوس په دې لارو لټومه ځم. ډېر ښه. امیریات صاحب څنګه چې سکول ته خلک ځي پرایمري ته یا های ته، نو خپل نوم سره د ارماني نه والي
جانکي ارماني غمګین سائل او دردمن بالکل جی او پرهر دا بلا نمونه ځان سره لیکي را لیکي بالکل نو ستاسو هم داسې یو کیسه شروع کړې وه که نه نیغ په نیغه یادو د وخت نه او یاد چې کوم دی نو دا ما په 2001 کې ایښی جی او د دې نه مخکې د دې نه مخکې هم کله ځان سره څه لیکل کله هم ځان سره ناګ لیکه کله هم څه لیکل کله هم څه لیکل یو عجیبه حالات یو عجیبه فیلینګ و هغه وخت سره نو بیا چې کله پوه شوم چې د شاعر دپاره د یو نوم ضرورت وي نو ما بیا کوشش وکړو چې یاره داسې نوم ځان له کېږدم چې په لکه د نورو نه وي نو دا یاد تاسې ناشنا غونته کې ښکاره شو نو یاد مې کو بیا چې کم از کم څو خو مې یاد کړي که نه د دې وجه څه وه د یاد څه وجه نه خو بس هسې دا لفظ زما ډېر زیات خوښ شو جی دا ټکی دې خوښ شو دا ټکی مې ډېر زیات خوښ جی امین محمد خان یوسفزی صاحب یو دمې طرف ته لاړ شو که نه ستاسو اجازت شته که نه چې بیا راشو نو د خپلو مینهوالو چې کوم کالونه را روان دي نیغ په نیغ هغه به واخلو اس ام اس هم ډېرې زیاتې راغلي دي دا به پکې هم شامل کړو ستاسو اجازت دی بالکل جی بالکل قدرمنو اورېدونکو زه یو وړې شان دمې طرف ته په دمه کې به تاسو اورئ د ښکلی کلام د هغې نه پس به بیا راځو ستاسو په درانه خدمت کې وشوه اوس به لیونی یم ګنې ښه هوښیار سړی وم وشوه اوس به لیونی یم ګنې ښه هوښیار سړی وم تا بېکاره کړمه یاره زه بلها د کار سړی وم او دا اجاز د ستا د مینې چې له چا سره ساز نه یم دا اجاز د ستا د مینې چې له چا سره ساز نه یم زه په هر څه پوهېدمه زه خو ښه د لار سړی وم تا بېکاره کړمه یاره زه بلها د کار سړی وم تا وهمي کړم تا شکي کړم د خپل سوري نه هم لوېږم تا وهمي کړم تا شکي کړم د خپل سوري نه هم لوېږم ته د چا نه تپوس وکړه د زمري مقدار سړی وم تا بېکاره کړمه یاره زه بلها د کار سړی وم اکثر پروت چرته په ګوټ کې اوس د کوره بهر نه ځم اکثر پروت چرته په ګوټ کې اوس د کوره بهر نه ځم زه خو مخکې داسې نوم د یارانو یار سړی وم تا بېکاره کړمه یاره زه بلها د کار سړی وم او د زړه راز یې ښکاره نه کړو او خبره یې وجوله د زړه راز یې ښکاره نه کړو او خبره یې وجوله لکه زه د ده څه نوم لکه زه اغیار سړی وم د زړه راز یې ښکاره نه کړو او خبره یې وجوله لکه زه د ده څه نوم لکه زه اغیار سړی وم او چې مې عقل سر ته راغی اوس د خوشه میدان پاتې چې مې عقل سر ته راغی اوس د خوشه میدان پاتې اوس تسکینه خندا راشي یاره خوزګار سړی وم تا بېکاره کړمه یاره زه بلها د کار سړی وم وشوه اوس به لیونی یم ګنې ښه هوښیار سړی وم قدرمنو اورېدونکو غزلو د ښاغلي تسکین مانیروال صاحب او ما ته ویلی شي سید عادل او خپرونه ده دلبر د ننګیالو او تاسو غوږ یې خیره د ریډیو دلبر صوابه اف ام 94 د هوا چپو ته قدرمنو اورېدونکو که تاسو زموږ سره په دې خپرونه کې نیغ په نیغه ګډون کول غواړئ نو 09382000028 یعنی 0938 28 او که د اس ام اس په لاره راتلل غواړئ نو ولیکئ آر ډي اس ته آر ډي اس نه پس لږ شان خالي ځای د خالي ځای نه پس خپل نوم خپل د کلي نوم خپل وړوکی شان پیغام او موږ ته بیا راولېږئ په 2 ستاسو مینې هم ډېرې بېتوله را روانې دي د اس ام اس په لار باندې هم او د ټلیفون په لیکه باندې هم ستاسو ډېرې بېتولې مینې را روانې دي او امین محمد خان یوسفزی صاحب که ستاسو خوښه وي یو څو اس ام اس یې به پکې شامل کړو جي یاد کړی یو جي د حسین پرم مانیری وایي ټولو اورېدونکو ته سلامونه او راغلو میلمنو ته د زړه له تله سلامونه او السلام علیکم زه یم اسحاق تنها د سلیم خان پلوډن ټولو مینهوالو ته او د غټ اختر مبارکي هم ورکوم او امیریات صاحب او امیر محمد خان صاحب ته د زړه له تله هرکلی او سلامونه یوسف زمان د مینای نه یاد کړی میلمنو ته سلامونه او عادل صاحب تاسو ته میلمنو ته ډېر ډېر هرکلی او تاسو پرویز شاعر راوغواړئ د باجا کلي دی او زه یم احسان باچا د باجا نه ډېره مننه جي احسان باچا صاحب بلکل په سر سترګو بیا راغواړو
خو که زموږ سره د هغوی سره رابطه وشوه څه دغه وشو خامخا بیا راغواړو په دې پښتنو کوڅو کې موږ هم د داسې شاعرانو ادیبانو پسې ګرځو او راغواړو بیا خامخا بیا راغواړو. اسد خان ارماني د ویسا اټک نه یاد کړی وایي د لالا حاجت پوره شو په لاره دي په کاڼو ولې زیارتونه. ګلابه ټپه خو د یاده کړې ده خو د لالا ته کټ که لیونی دی وایي د لیونی حاجت پوره شو په لارو ځي د لیونی حاجت پوره شو په لارو ځي په کاڼو ولې زیارتونه. او زه فاروق د رستم نه خبرې کوم او تاسو ته سپیشل سلام او راغلو میلمنو ته ډېر ډېر سلام. وحید خان د ثوابی شمشخیل نه وایي رورجانه تاسو پروګرام همیشه ډېر ښایسته وي پلیز ماته یو ښایسته غزل ووایئ او غزل یې لیکلی دی چې ښه دغې پیغلې د ځوانۍ هزار ښه جي د اس ام اس واما نو بیا یې درته واما ښه وحید صاحب خفه کېږئ ما رورجانه. سلام رور زه بلال د ثوابی نه امیر محمد یوسفزی صاحب ته او امیریات صاحب ته سلامونه او ریاض امیر ته هم سلام ډېره مننه. السلام علیکم مبصور خان وړوکي لاهور نه زه یم او سوال دی تاسو خپل سینیر پس له مرګه هډو یادوئ نه لکه امیر نواز خان امیر نه پس د مرګه خو زما په خیال چې امیر محمد خان یوسفزی صاحب دوی وایي چې تاسو خپل سینیر د مرګ نه پس نه یادوئ. زه خو هم چې شاعر مړ شي نو په دې خلکو دروند شي. بالکل جی هم دغه خبره ده چې هغه خو سوره دغه خبره چې وخت تېرېږي نو د هغه حقیقت او هغه اهمیت خلکو ته چې کوم دنه واضحه کېږي او پته ورته لګي چې یاره زمونږ په محله کې یا زمونږ په چم کې یا زمونږ په کلي کې دا یو هستي پرته وه. بالکل جی دا خو په ژوند د چا قدر نه خو چې مطلب یې دلته نه لاړ شي نو بیا پته ولګي چې یاره دا سوره د کار سړی و موږ هغه د ناقدره یې ښکار کړه. اصل کې دا د وړوکي لاهور دی او امیر نواز خان چې کوم هغه هم د وړوکي لاهور نو دی وایي چې تاسو په هغه باندې خبره ونه کړه دې باندې پوه شوم. را روانو خپرونو کې به انشاءالله په هغوی باندې خبره تاسو ته کوم. زه بابر یم او سلام بای وعلیکم السلام. خو ګلابه د ځای نوم دې نه و لیکلی که دا دې ورسره لیکلی وی نو موږ به لږ نور خوشحاله شو. سجاد خان د کوټې نه وایي ټولو مینوالو ته او راغلو میلمنو ته سلامونه او هرکلی. السلام علیکم ریډیو دلبر زما د طرف نه راغلو میلمنو ته د زړه د تله سلامونه. انیس الرحمن د شاه منصور نه ډېره مننه. میهان ساکل د کلابټ نه یاد کړی یو تاسو ټول ټیم ته سلامونه او راغلو میلمنو ته سلامونه او ذاکر یوسفزی صاحب ته سپیشل سلام ډېره مننه. ستاسو سلامونه ذاکر یوسفزی صاحب ته هم ورسېدل ګلابه. سلام کوم او سیف الله یم د جلبای نه قدرمنو میلمنو ته سلام او په شاعرۍ او په عاشقۍ کې څه فرق دی تفصیلي جواب غواړم. وایي په شاعرۍ او په عاشقۍ کې څه فرق دی؟ عادل صاحب خبره داره چې مونږ چې کوم دنو شاعري او عاشقي یو بل سره په کم سنس کې تړلي دي نو هغه داسې خبره نه ده جی چې لکه زمونږ په د خلکو کې د عاشقۍ دا یو دغه چې خامخا به یو سړی چې کوم دنو په یو ښکلي دغه باندې چې کوم دی مینی جی نو دا به عاشقي نه عاشقي خو هر څیز سره کېدی شي جی او مطلب هر یو ښکلي څیز سره هغه ښکلی کتاب هم کېدی شي یو ښکلی منظر هم کېدی شي بالکل یو ښکلی انسان هم کېدی شي د ښو اخلاقو والا انسان کېدی شي مور پلار سره هم ښه مینه کېدی شي عشق ورسره کېدی شي نو په هغه سنس کې چې کوم زمونږ د خلکو په ذهن کې یو عشق او شاعرۍ یو بل سره تړلي دي دغه خبره نه ده. هر ښکلي څیز سره چې کوم نه عشق کېږي. نورالوهاب د شوی ډېره یاد کړی وایي چې میلمنو ته سلامونه او ټول ټیم ته سلامونه او راغلو میلمنو ته هرکلی او زما پوښتنه دا ده چې ما ته په تنقید ګلابه خاجه ښه د پښتو تنقید کې نوي رجحاناتو باندې وایي باس راته وکړئ نو که ستاسو خوښه وي زه به ورته وکړم. نورالوهاب صاحب تاسو ډېر ښکلې پوښتنه کړې ده او پکار ده چې لږ په تفصیل سره جواب درکړو خو په تنقید باندې او بیا په دغه موضوع چې تاسو کومه چړلې لرئ په دې باندې د نقادانو کار دی چې یو خبرې وکړي. خو بهرحال زه به خپل مات ګوټ چې څه زما په ذهن کې دي یا ما څه دغه کړي دي او به تاسو ته ووایم چې د ژوند د بدلیدونکو حالاتو سره سره د ادب د موضوعاتو کې هم بدلون راځي او ورسره د تنقید پیمانې نظریې او زاویې هم بدلیږي. که چېرې دا وویلی شو چې د تنقید په مزاج کې د بدلون
او عصري غوښتنو سره د څنګ په څنګ کېدو عنصر نسبتا زیات وي نو بې ځایه به نه وي. دغه شان د زوړ ادب د نوو او بدلیدونکو حالاتو په تناظر کې نوی تعبیر د تنقید د دغه لیدونکي د دغه بدلیدونکي مزاج په وجه ممکن کېدی شي. په دې حالاتو کې سکون او جمود محال دی او د حالاتو د بدلون سره سره د انسان په ذهني دنیا کې هم بدلون راځي او عام طور سره دغه بدلون ارتقایي وي. دغه وجه ده چې د ادب صرف یو تعریف یا د تنقید کومه یوه پیمانه یا طریقه د هرې زمانې او هر قسم حالاتو دپاره کافي نه دی پاتې شوی، بلکې په هر دور کې د ادب نوي نوي تعریفونه شوي دي او د تنقید نوي نوي طریقې او نظریې میدان ته راوتي دي. د بدلیدونکو حالاتو سره سره زاړه قدرونه یا خو بدل شي یا یو نوی مصنوعیت خپل کړي. ادبي جبه یا د ادب یوه موضوع که چېرې په یوه زمانه کې حقیقي وي نو په بله زمانه کې هغه علامتي شي او دغه رنګ د ادب هم دغه خاصیت دی چې د دې تعلق د حقیقت نه زیات د امکاناتو سره وي. که څه هم یوه ډله داسې هم شته چې هغه یو خاص قسمه فکر او نظریه د هرې زمانې او هر قسمه حالاتو دپاره کافي او ضروري ګڼي. خو انساني تاریخ نه دا ثابته ده نورالوهاب صاحب چې هم دغه انیت پرستی وروستو د لفظونو یوه داسې ماشوړه جوړه شوې ده چې څومره یې راسپړي نو دومره جاخه کیږي او هم په دغه اساس جمالیاتي مباحث چې کوم دی د ژبې تر حده خو یو زړه راښکونکی شغل وي، خو د عملي ژوند د ښایست او د انسان د عملي هلو ځلو سره هیڅ قسمه تعلق نه ساتي. د ژوند د ښایست معیار په انساني عمل موقوف دی او کوم څیز چې د عمل جوګه نه وي نو د هغې ښایست مشکوک وي. او زما خو دا خیال دی که امیر محمد خان یوسفزۍ صاحب او میریاد صاحب که په نن دور کې زمونږ پلاران نیکونه د قبر نه راپاسي نو هغوی به زمونږ د خپلولۍ نه هم انکار وکړي. ټیک ته داسې ځکه چې نن سبا په وخت کې ډېر زیات بدلون راغلی دی. جی ظاهر استاد یاد کړی د تروډیرین او عادل صاحب تاسو ته او مېلمنو ته د زړه له تله سلامونه او زه تیمور یم د رحمان عاشق او ندیم په مانیرۍ کې دي ډاګای چم نه. تاسو ته ټولو ته سلام او راغلي مېلمنو ته ډېره مینه او مننه. امیر محمد یوسفزۍ صاحب او امیر خان یاد صاحب ته د مینې ډک سلامونه. نیازمین د ټنډکوی نه یاد کړی وي تاسو پروګرام ډېر مزیدار دی. عادل صاحب تاسو ته او مېلمنو ته ډېر ډېر سلامونه. اعزاز علي د تورخیلو نه یاد کړي وو ثوابی تورخیلو نه مېلمنو ته سلام او بایی جان تاسو ته سپیشل سلامونه. ما سره قاری اشتیاق انور صاحب ناست دی او محسن را سره هم ناست دی. ډېره مننه. خوږو مېلمنو ته سلامونه او یاد صاحب دې ما ته غزل وایي پلیز پلی کرن خان. خوشبخت یم ستاسو سسټر ثوابی. ډېره مننه خورکۍ. سلام بایی مای نیم از فیصل پرام ثوابی. شو ډېره مزیداره ده. جنید احمد د کډي نه یاد کړی وي په پس وخت په ډومبي وخت باندې اس ام اس کوم. پروګرام ډېر زیات مزیدار دی او زما له طرفه 94 څلور نوي سټیشن ټولو مینهوالو ته د مینې ډک سلامونه او شهزاد امیریاد برادر د مینې او خلوص ډک سلامونه او امیر محمد خان یوسفزۍ ته هم سلامونه. فاخرې سم خوشحاله شوم یم پروت یو. ډېره مننه ګلابه. زه عمر د زیدې نه زما هم شهریات ډېر شاعریات ډېر شوق دی. ګلابه ایس ام ایس ته داسې لیکلی ده ما یې که شاعریات یادوي مې چې دا پکې داسې دي شوق دی. زه که پکې ځان د طرفه یاد لکه ما نه ښه زه دا ایس ام ایس بیا راولېږم په خپله وګوره که په خپله پې هم پوه شوې که نه نو زه به دې ومنم چې واقعي دا ایس ام ایس کړی دی. سلام او مېلمنو ته هم سلام او یاد صاحب ته ډېر سلامونه. میر محمد صاحب ته هرکلی ډېره مننه. زه سلمان یم د ټنډکوی نه. وایي سلام تاسو ټول ټیم ته. تاسو څنګه یې؟ بلکل ټیک ټاک یو. شیمه د مانیری نه وایي چې عادل صاحب ورور عادل ورور تاسو ته راغلو مېلمنو ته د زړه له تله
د زړه له کومې نه رښتیا ما که قومي سلامونه یې لیکلي دي وایي د زړه د کومې نه سلامونه او هرکلی تاسو ته سلامونه هرکلی ویلی دی ډېره مهرباني مننه. امیر محمد صاحب جی تاسو چې کوم کالمونه لیکلي دي نو زیات تر په کومه موضوع باندې لیکلي شوي دي هغه زما کالمونه خو جي بس د ژوند چې څومره اړخونه دي او څومره د ژوند کې واقعیات دي او حالات راپېښېږي وخت تر وخته نو ما په هغه موضوعاتو باندې لیکل کړي دي جی او زیات تر چې کوم دي نو هغه لکه زمونږ ما چې څنګه مخکې وې زمونږ دلته مخکې یو هفت روزه وه او اوس روزنامه د اصلاح جی هغې کې به چاپ کېده جی بلکې هغې دپاره ما پوره یو کالم لیکه چې دا کالم عنوان به زما موسم د موسم په نوم د عنوان د لاندې به ما چې کوم دی نو هغې کې لیکل کول جی او هغه هغې کې باقاعده چاپ کېده او روزنامه اوصاف اسلام آباد کې به هم چې کوم دی نو زما لیکل چاپ کېده دا ډېره د فخر خبره ده چې زموږ پښتون رور پښتون مشر د هغوی لیکونه چې کوم دی هغه په اردو کې چاپ کېږي خو دې سره زموږ د پښتو محققین څېړنکار او پوهان وایي چې پښتو ته هم د نثر ډېر زیات ضرورت دی نو څنګه چې ما مخکې وویل نو په پښتو کې هم ما چې کوم دی نو لکه په نثر کې لیکل ډېر کړي دي او هغه تقریبا په دغه روزنامه اصلاح کې چې کوم دی نو چاپ شوي دي جی خو دا ده چې چونکې مصروفیات ډېر زیات نو د هغې د وجې نه دغه نثر لیکلو طرف ته زمونږ چې کوم دی نو ډېر دغه نه دی ورکړی شوی وخت او باقي چې وخت راته میلاو شوی رندې منظوم کلام ته لکه شاعرۍ دی دغه ته شعرونو ته او دې څیزونو ته هم لږ ډېر وخت ورکړی دی خوښه مو نه ده چې خپل اورېدونکو سره یو بل کلام شامل کړي شریک کړي ورسره د لوزونه کړه راشه وفا کړې د لوزونه کړه کم راله د زړه نه مې دردونه کړه نشي اچولی که بند ظلم ته نشي اچولی که بند ظلم ته لرې د دې ښاره بیا کورونه کړه واه ډېر ښه شعر دی جی ارشاد زه یم صادق خیال پاکیزه لرم زه یم صادق خیال پاکیزه لرم ځکه مې اثر واړه شعرونه کړه ډېر ښه شعر دی جی بل ارشاد اخلی که په بیه ضمیر ایمان اخلی که په بیه ضمیر ایمان ډک د مفادات وی لاسونه کړه ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست او مقطع دی جی ارشاد زه امیر داستا په دیدن پایمه زه امیر داستا په دیدن پایمه لږ په ما پیرزو خپل دیدنونه کړه ډېر ښه ډېر ښه زه امیر داستا په دیدن پایمه زه امیر داستا په دیدن پایمه لږ په ما پیرزو خپل دیدنونه کړه ډېر ښه ډېر زبردست راشه وفا کړي د لوزونه کړه کم راله د زړه نه مې دردونه کړه ډېر ښه ډېر ښه او نظم تاسو لیکلی دی جی که نه بلکل جی نظم مې هم لیکلی ډېر خو نه دی خو مطلب دی څه لږ هڅه هم پکې کړې ده نو خپل اورېدونکو ته یې اورول نه غواړئ زه به هم اورم هغوی به هم اوري بلکل جی واوروه که ستاسو اجازه ډېر ښه د ستاسو دلبر د ننګیالو ستاسو خپله خپرونه ده او موږ تاسو راغوښتې دې خبرې دپاره جي چې خپل اورېدونکو سره خپله شاعري خپل احساسات جذبات هغوی سره تاسو شریک کړئ زیاتر نظمونه تاسو په کومه موضوع باندې لیکلي دي یاره جی بس زما خو مخې له چې کوم خیال راغلی دی او ما ته هغه ښه ښکاره شوی دی چې یاره دې کې څه داسې چې کوم دی نو یو میسج دی د عوامو دپاره د یو خپلو مینهوالو دپاره د خلکو دپاره نو په هغې باندې ما لیکل کړي دي دا جی یو نظم دی ما خو عام طور چې کوم دی نو ډېره واړه واړه نظمونه لیکلي دي خو مطلب دا دی چې هغه خپل خیال مې پکې ظاهر کړی دی دا جی یو نظم دی زه تل د ژوند څپېړو ووهلم زه تل د ژوند څپېړو ووهلم دلته کې لاس راله چاره نه کړو زه تل د ژوند څپېړو ووهلم دلته کې لاس راله چاره نه کړو زه د غمونو سمندر لاهو کړم زه د غمونو سمندر لاهو کړم د خوشحالۍ غاړه مې ونه مونده زه د غمونو سمندر لاهو کړم زه د غمونو سمندر لاهو کړم د خوشحالۍ غاړه مې ونه مونده دنیا خفا له ما نصیب مې خراب دنیا خفا له ما نصیب مې خراب په ازغو تګ مې تلخ په یابله وکړو ډېر ښه دنیا خفا له ما نصیب مې خراب په ازغو تګ مې تلخ په یابله وکړو په ساختون کې چاپېرچل کې ماته په ساختون کې چاپېرچل کې ماته بیا هم امید یو اشاره وکړله ډېر ښه بیا ووایه د آخري دغې راته بیا ووایي کاڼي
دنیا خپله ما نصیب می خراب په ازغو تګ می تلخ په یابله وکړو په ساختون کې چاپیرچل کې ماته بیا هم امید یو اشاره وکړله. واه ډېر ښه. امیریات صاحب تاسو بس اورول غواړئ نظم که غزل که هایکوګانې ورته هم یو دوه درې ووایئ؟ اول به هایکو بیا به یو نظم هم ورکوټه غونته کې. مننه. فیضل وایي چې هایکو چې ما ورته ووې ستا نصیب کې نه یم بنګړې یې مات کړو زر یې فال واچو ویل یې دومره هم بدبخته نه یم. بله هایکو ده چې ارشاد ما به ویل چې ته په ما مین یې ما به ویل چې ته په ما مین یې حالات څه داسې ښکارېده به راته تا خو په چل ول کې په ځان مین کړم. واه ډېر ښه. مننه جي. او بله هایکو ده چې هغه زما د محبت منکره هغه زما د محبت منکره چې سترګې پټې کړې پړمخې پرېوځي زما په یاد باندې هم ځان مشغولی. ډېر ښه. مننه جي. ډېر ښه ډېر ښه. او که خوښه دي نو یو هایکو به بله وویم هغې نه پسه بیا نظم ویم. ارشاد. زما خپل ځینې د هایکو ډېره زیاته خوښه ده. په کراچۍ اسلام آباد دی نه یم په کراچۍ اسلام آباد دی نه یم چې ستړی ستړی پېښور ته راشم لکه مین چې خپل جانان له راشي. بیا ووایه دا هی. په کراچۍ اسلام آباد دی نه یم چې ستړی ستړی پېښور ته راشم لکه مین چې خپل جانان له راشي. واه ډېر ښه. مننه جي. او آزاد نظم دی تضاد زما او ستا ترمنځه زما او ستا ترمنځه دغې حالاتو یاره دومره تضاد پیدا کړو زما او ستا ترمنځه دغې حالاتو یاره دومره تضاد پیدا کړو چې تا نفرت او ما بس مینه زده کړه. واه تا نفرت او ما بس مینه زده کړه. ډېر ښه ډېر ښه. هغه وختي یو مینهوال وي ما ته غزل ووایه چې د هغې پېغلې د ځوانۍ ازار د چا په غاړه. نو ستاسو اجازت وي نو زه به ورته ډالۍ دا غزل چې دوی کوم یاد کړی دی نو دوی خو د هغې غزل چې کوم دی دویم شعر لیکلی دی او دا غزل د سر نه چې کوم دی لیکلی ډاکټر علي خیل دریاب صاحب دی او رقیب دې وګوري چې مرګ ته یې تیاره نه شي رقیب دې وګوري چې مرګ ته یې تیاره نه شي هغه به نه شي د هېچ چا که زما یاره نه شي او د هغې پېغلې د ځوانۍ ازار د چا په غاړه د هغې پېغلې د ځوانۍ ازار د چا په غاړه چې محبت ته په ټول عمر کې وزګاره نه شي او پرون د پنجو په سر تلله خو نن کوزه ګوري پرون د پنجو په سر تلله خو نن کوزه ګوري زار شمه څوک د خپل مین ته بې اعتباره نه شي او زاهده دغسې فطرت د مینانو هم دی زاهده دغسې فطرت د مینانو هم دی لکه واړه چې تل په مه کوه قلاره نه شي او په ما چې سره لاسونه ږدي د رقیبانو مخکې په ما چې سره لاسونه ږدي د رقیبانو مخکې داسې کمکله ښه ده هډو دې هوښیاره نه شي او هغه به نه شي د هېچ چا که زما یاره نه شي او نن یې په ډک محفل کې ګوته ماته ونیوله نن یې په ډک محفل کې ګوته ماته ونیوله ویل یې دا بې لارې شوې به په لاره نه شي او خدایه چې تا ورله روزګار د محبت لیکلی خدایه چې تا ورله روزګار د محبت لیکلی بیا نو دریاب خو دې تر مرګه بې روزګاره نه شي او هغه به نه شي د هېچ چا که زما یاره نه شي او رقیب دې وګوري چې مرګ ته یې تیاره نه شي. ډېر ډېر زبردست. امیریات صاحب که ستاسو خوښې وي او دمه به واخلو. بلکل خوښه مو ده او په هغې کې به یو ډېر ښکلی کلام دی دا به پکې واورو. ټیک ده جي. قدرمنو اورېدونکو که د نن د مېلمنو نه ښاغلي امیر محمد یوسفزۍ صاحب نه او ښاغلي امیر خان یاد صاحب نه تاسو پوښتنه کول غواړي نو تاسو راتلی شئ زموږ سره د ټلیفون په لیکه باندې د دې وړې شندمې نه پس تاسو نیغ په نیغه کالونه او ستاسو کومې مینې چې د اس ام اس په لار راغلي دي هغه به پکې هم شاملو اور کې زه ډېری یم په ما د زړه د سوځېدو څوک دي او زموږ د شپې شوګیرې هسې عادت زموږ د شپې شوګیرې هسې عادت ګنې زموږ د راتلو څوک دي او دلته کې هر سړي خپل غم اخیستی دلته کې هر سړي خپل غم اخیستی دلته د بل د غم د وړو څوک دي زما بغیر ستا د بڼو څوک دي او د منزل نښې ته به څوک ورسي د منزل نښې ته به څوک ورسي په ګرانو غرونو د خطو څوک دي زما بغیر ستا د بڼو څوک دي او صابره موږ د ژوند د څه خبر یو صابره موږ د ژوند د څه خبر یو موږ ته د دې کتاب
لوستو څوک دي زما بغیر ستا د بڼو څوک دي نور مې د سترګو خوږېدو څوک دي. ګرانو اورېدونکو غزلو د ښاغلي صاحب شاه صابر صاحب او زه یم ستاسو کوربه سید عادل. خپرونه د دلبر د ننګیالو او تاسو غوږ ایښی د ریډیو دلبر سوابه اف ام 4 د هوا چپو ته. قدرمنو اورېدونکو که تاسو زموږ سره نیغ په نیغه راتلل غواړئ نو 09382800228 یعنې 0938 28 او که د اس ام اس په لار راتلل غواړئ نو موږ به تاسو سترګې په لار یو هرکلی درته وایو وبلیکئ RDS ته پس لږ شیان خالي ځای د خالي ځای د پس خپل نوم خپل د کلي نوم خپل پیغام او موږ ته به یې راډالۍ کړئ په 2 باندې. نن زموږ سره په دې کورکي کې ښاغلی امیر محمد یوسفزی صاحب د مانیری او امیر خان یاد صاحب دوی خو وایي چې د زیدې محوزو ته پېښوری ویمه د پېښور نه راغلی دی نو دوی نه که تاسو پوښتنه کول غواړئ نو هم په دغه لارو زموږ سره تاسو نیغ په نیغه راتلی شئ. امیریات صاحب داسې څه کیسه یا دغه داسې د ژوند چې تاسو ته اوس هم رایاد شي نو خندا دله درشي؟ داسې شته بالکل او چې یاد شي نو واقعي چې زه ډېر زیات وخاندم. څنګه؟ موږ هم وخندوه که نه شپه ناوخته را نیمې شپه ده که نه نو داسې اورېدونکي وي چې هغوی له به خوب هم ورغلی نو هغوی به خوب نه هم لږ را بیدار شي. یو داسې چل و چې موږ یو ځای کې به ټیوشن وی نو هغه باجي سره به لکه د مختلف علاقونه ماشومان به راتلل لکه هلکان او جنګې موږ واړه وو لکه تقریبا ما ټایم اووم کې سبق وی نو موږ ټول به یو ځای سبق وی نو هغې کې یو ماشوم و نو هغې دا شنې الوچې خوړې نو ما ورته بچې دا الوچې مه خوره د ماشومې الوچې مه خوره مری به دې خرابه شي. ما زه هغه کلاس کې لکه د ټیوشن چوټي شو نو ډایرکټ مونږ کره لاړه او په ژړا شوه. زما ماما ته وي امیر ما ته الوچې وایي نو زما ماما چې دی په کتره کتلي خو نو ویفر پروت کوم باندې چې دا فرشونه وینځي نو هغه یې راواخیستو نه تپوس نه پوښتنه ور ډایرکټ یې راته ونیسو ویې وخل هغه وال چې راته رایاد شي هغه وال چې یاد شي زه وخندم ما ورته ویې زما قصور څه دی وایي دا جینۍ راغله په ژړا شوې دی زما ته داسې ویلي دي نو بیا هغه ما ماشوم هم منځته راوستی ما تپوس کوم تاسو الوچې خوړې مې تاسو ته ما چې لکه مری به دې خرابه شي که نه نو هغې ویل چې او تا ما ته وې نو بس هغه جینۍ بیا معافي مو وغوښته خو کار یې ډېر کړو موږ پکې ډېر وخوړلي. امیر محمد صاحب داسې واقعه ستاسو شته چې د ژوند کې ستاسو عمر خو ماشاءالله ښه کافي عمر دی تاسو سره خو به ډېر واقعات وي خو داسې واقعې چې تاسو له خندا درشي؟ یاره داسې واقعه داره چې ما ځان له جدا یو الماري دی نو په هغې کې ټوت پیسټ هم پروت دی او شیوینګ کریم پکې هم پرتې دا جامه ته نو لکه ډیلي سار سړی دغه کوي که نه څنګه ټوت پیسټ کوي غاښونه صفا کوي نو بس چې څنګه سار را پاڅېدم لړم الماری نه د ټوت پیسټ خدای مې چې کوم دی نو د شیوینګ کریم په برش باندې ولګولو باتروم ته لاړم او برش کوم نو زه هم چېره دا څنګه چې د شپه کې دا ټوت پیسټ بدل شوی دی او که څه چل شوی دی خو دغه مې وکړه خو لکه هغې څه هغه خپل دغه ایکشن نه که نه پکې هغه خوند و دغه ټوت پیسټ هغه چې بیا مې وکاته مې خدای پاکه دا تا خو ټوت پیسټ په چې کوم دی شیوینګ کریم په برش لګولی دی هغه دغه خوله مې چې کوم دی نو غوړه کېږي نو دا یو دغه چې مې رایاد شي نو ډېره خندا راله راشي. امیر محمد صاحب که ستاسو خوښه وي یو کال اړخته به لاړ شو زموږ سره به مینهوال راغلي د ګرځنده په ټلیفون په لیکه باندې نو هغوی سره به خبرې وکړو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. زما په خیال زموږ نه دا ورور خفه دی او زموږ سره خبرې کول نه غواړي. ګورو چې بل ملګری زموږ سره څوک دی. السلام علیکم. بس دا ورور هم زموږ نه وتښتېد د ګرځنده د ټلیفون د کرښې نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ زروبای نه رحمالي صاحب د زړه نه تل راته هرکلی وایو. جی وعلیکم السلام. ډېره مننه. جی او دا راته ووایه زموږ سره نن امیر محمد خان یوسفزی صاحب دی او امیر خان یاد صاحب دی څه پوښتنه به ترې لري؟ جی
ډیره مننه ستاسو د ټلیفون په لیکه راتلو. څه پوښتنه به ترې لرئ که نه؟ ډیره مننه، اورو درته غزل پې ښه. زموږ سره د ملګری و رحم علي د زروبین او دوی وایي چې غزل راته واوروئ. نو ګورو یو بل ملګری واخلو هغه به م غزل وایي، نو دواړو کار به په یو غشي باندې خلاص کړو. السلام علیکم. بهار شي بهار راشي نو ګلان خوشحاله شي. خزان شي بهار راشي نو خزان نو ګلان خوشحاله شي. او بلبلې د چمن وي ګوراګان خوشحاله شي. نن خو مرا ګوره مخکې بل خوا واړوه. نن خو مرا ګوره مخکې بل خوا واړوه او پرېږده چې ناپوهه رقیبان خوشحاله شي. ډېر ښه ډېر ښه. او شمه چې بلیږي د محفل دپاره خاندي. شمه چې بلیږي د محفل دپاره خاندي او زړه کې داسې وایي چې عاشقان خوشحاله شي. واه ډېر ښه ډېر ښه. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. خوږه بچیا سید عادل خان خان عباس خوشحاله او فریادي. د ټولو له مخکې زه د خپلو عزتمندو مېلمنو ته، د قدردانو مېلمنو ته، د محترمو مېلمنو ته د خپل طرف نه او د خپلې ضلعې د طرف صوابۍ د طرف نه د زړه د سره چې کوم دی نو ارکانی وایم او د هغې کې د هغې د خپلو مضبوطیاتو باوجود راله دلته او موږ دې محفل کې د هغې ډېره زیاته شکریه ادا کوو. ګرانه روره په الله باندې ګران شي. ډېره مننه ډېره مننه. ډېر عزتمن شي. کاکاجي څه پوښتنه به ترې لرئ؟ جی اواز نه مې وپېژندی خو نوم مو رانه هېر شوی. شفیق داجي صاحب څه پوښتنه به د مېلمنو لرئ؟ څه په زړه باندې م څه پوښتنه شته؟ بس زه به دوی ته دا خواږ کوم چې دوی دا د مالېرۍ شو یا د زیدي زمونږ د ارور شو که نه جی جی نو دوی یو خپل غزل ماته چې کوم دی نو نشي جی بالکل به درته ووایي. ښه جي خالي ډېره مننه. د الله په امان د لوی الله په امان په الله ګران شي. ډېره مننه جي ستاسو یو جهان مننه. شفیق داجي صاحب لکه د ظفر حیات رور زموږ پنجپیر کې چې کوم دی یا محمد طاهر مانیری والا او دوی په شان او د ظاهر استاد په شان زموږ هر خپرونه چې کوم دی ډېر په غور سره اوري او راځي زموږ سره دغه شان د ټلیفون په کرښه باندې او چې کله دا میلاو نشي ورته نو بیا د اس ام اس په کرښه باندې راځي نو دوی وایي چې موږ ته د یو غزل ووایي. ډېره ښه ده جي سید عادل صاحب. جی ارشاد. دا یو غزل دی. ارشاد. شعر دی. جی زما یې زړه زما ځیګر اوسو. زما یې زړه زما ځیګر اوسو ماله یې ښکلی پېښور اوسو. واه زما یې زړه زما یې زړه زما ځیګر اوسو واه ماله یې ښکلی پېښور اوسو. ډېر ښه. د پښتنو دا حالت نشم لیدی. د پښتنو دا حالت نشم لیدی ماله یې سوات ماله خیبر اوسو. واه ډېر ښه. شعر دی جی. ارشاد. د مازیګر رنګینۍ پاتې نشوې. د مازیګر رنګینۍ پاتې نشوې چې د حالاتو اور ګودر اوسو. واه ډېر ښه. ربه پښتون په یو مرکز را غونډ کړې. ربه پښتون په یو مرکز را غونډ کړې زمونږ نفاق زمونږ سحر اوسو. ډېر ښه ډېر ښه. او مقصد جی. ارشاد. ته مې احساسه لږ دمې ته پرېږده. ته مې احساسه لږ دمې ته پرېږده ډېر د امیر له د سر اوسو. واه ډېر ښه. زما یې زړه زما ځیګر اوسو ماله یې ښکلی پېښور اوسو. ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست. امیریت صاحب تاسو ته ووایي بیا اس ام اس راغلي دي او ډېر ښکلي ښکلي تپوسونه یې کړي دي پوښتنې یې کړي دي یقینا چې په پوښتنو باندې زه ډېر زیات خوشحالېږم. جی مننه. ارشاد. غزل ورته ووایي چې هغې نه پس به بیا دا وکړي. غزل دی چې ستا نه بغیر سمه سوځېدله ورځ ستا نه بغیر سمه سوځېدله ورځ وایه پتا څنګه تېرېدله ورځ. بیا ووایه دا مطلب. ستا نه بغیر سمه سوځېدله ورځ وایه
پتا څنګه تیرېدله ورځ واه ستا د وصل ستا لوزونه یاد مې وو ستا د وصل ستا لوزونه یاد مې وو ما هم په دې خیال را لنډوله ورځ ډېر ښه او بل شعر دی پکې چې ستړی انتظار د پشکال روجا ستړی انتظار د پشکال روجا نن را باندې هسې لویېدله ورځ واه ډېر ښه مننه جی بل شعر دی پکې چې مونځ مې په دیدن د یار قضا ځکه مونځ مې په دیدن د یار قضا ځکه خدایه ما به څنګه را ګرځوله ورځ ډېر ښه ډېر ښه او مقطع ده چې ارشاد مننه مقطع ده چې سر چې دی زما په اوږه ایښی و سر چې دی زما په اوږه ایښی و یاد مې شوې نن بیا مې یادوله ورځ واه ډېر ښه ډېره مننه ډېر زبردست او که خوښه وي نو SMS طرف ته بالکل تاسو راشئ SMS طرف ته سمی د ثوابای مانیری نه وایي سلام بای جان او ټول ټیم ته سلامونه او میلمنو ته سپیشل سلام او زما سوال دی که آج کل شاعر کو لوگوں نے مذاق بنایا ہے اس پہ کچھ کہے اور میرا سلام سب کو پہنچاتے ډیره مننه سمی سوال کړی دی چې نن سبا شاعري خلکو چې کوم دی یو مذاق جوړ کړی دی خبره جی داسې ده چې شاعري خو مزاق شی نه دی جی او شاعري خو چې کوم دی نو ډېر دون شی دی خو چې څوک په شاعرۍ باندې پوهېږي چې دا دی څه شی دی دا او چې شی نه پوهېږي نه به خامخا چې نه پوهېږي نو هغه دپاره خو مطلب دا دی چې ښه او خراب هغه تمیز نه شي کولی نو به بیا جی شاعرۍ باندې څه پوه شي او بل SMS راغلی وي ټول ټیم ته سلام او ما ته تسکین صاحب غزل وایي شکر دی چې مخکې مې راته ویلی چې ستاسو ارمان پوره شو راحت شاه د مانیری نه یاد کړی وي میلمنو ته سلامونه او خوش آمدید هرکلی ورته وایو او د FM 4 ثوابی ټول ټیم ته سلامونه او ټپاییزه ټکوریزه هایکو کې څه فرق دی د دې پښتو خپله شاعري سند دی او که د بلې ژبې دی امریات صاحب تاسو ورته ووایئ دی وایي چې ټپاییزه ټکوریزه او هایکو کې څه فرق دی او دا د دې پښتو ژبې خپل شاعري صنفونه دي که نه د بلې ژبې دي هایکو چې کوم د جاپاني صنف دی جی دا به اول 7-5 کې لیکل کېده خو بیا دلته کې کوم مشران چې دي هغوی پې لږ کار وکړو اوس لکه دا دغه ترتیب یې لږ بدل کو نو دې ته دریزه هم ویل شي جی او ټپاییزه چې کومه ده یا ټکوریزه دا په مخ اول نه په پښتو دغه کې ادب کې موجود و خو دې له نوم نو بیا دې له چې دی نو اتل صاحب داسې نور لیکوالانو دوی ورته ټپاییزه نوم ورکو جی او دا هایکو تاسو دریزه وایي هایکو دا خو تاسو د جاپان نه خو زم چې دا زمونږ خپل ایجاد دی ځکه چې تاسو وګورئ که نه موږ دا واړه ماشومانان چې بو لکه موږ ماشومانو یا امیر محمد صاحب دی چې بو نو دغه وخت کې به د ماشومانو دا دغه کوی د هایکو به وی چې سپینې سپوږمۍ ستندې روکه کړه نری زما رور در پسې ګرځي لکه غشې لیندکی بالکل او د ګټې لاندې مار دی د مار په خوله کې تار دی تار زما په کار داسې وي که نه بالکل نو زما په خیال چې دا خو زمونږ خپل دی ځکه چې د جاپان کې دا شعرونه ولیکلی شي داسې د هغې ته ډېر غټ ادیب شاعر ورته ویلی شي او دا زمونږ ماشومانو به دا لکوي که نه لږ سوچ وکړئ که نه چې زموږ ماشومانو به دا موږ ماشومان دا وایي په تاریخ داسې ورکوي دي که نه لکه چې کوم پوهان دي هغوی وایي چې دا جاپاني صنف او خو هغه 5-7 لکه لیک بو بیا دلته دې ترتیب بدل کو نو واقعي چې دا پښتو ژبه کې مخکې موجود و خو مطلب نوم ورته نو او رابعه خور د مانکی نه یاد کړي وایي زما پیپر دي او ما ته د ادب تاریخ بیان کوي نو زه به ورته بیان کوم دریم سوال زه به ورته جواب ورکړم ځکه چې په دې تاریخونو تاریخ په دې پوښتنو باندې زه ډېر خوشحالېږم ګرانې خورای د یوې ژبې د ادب تاریخ هم هغه تحولات او لوړتیاوې او احوال چې له ابتدا څخه ورپېښېږي بیانوي نو لکه د ادب موضوع چې ډېره ارته او پراخه ده د ادبي تاریخ موضوع هم هغسې ده د ژبې پخوانی حال او وروستنی انقلابونه او ټول تحولات ښایي په ژبه کې چې څه علوم او فنون موجود وي تاریخ یې څرګندوي د یو ملت د فکر د فکري ارتقا او علمي لوړتیاو احوال او اوضاع مفصل لیکي د ټولو پوهانو د ژوندانه پیښې او د دوی کتابونه او علمي کارنامې او آثار ښایي نو داسې هم ویلی شو چې د ادبیاتو تاریخ په حقیقت کې د ملت او اقلیت او د ژوندانه د ډېرو مهمو څانګو تاریخ دی
ګرانې خورئ د ملتو د لوړتیا او زوړتیا د ودې او پرمختګ ټول احوال بیانوي. که د یو ملت تاریخ د ادب له ښېګړو او پلوشو څخه تش وي نو هغه تاریخ به خامخا په وینو لړلی وي. بې له جګړو او شخړو به د بل څه بیان نه کوي. نو د عمومي تاریخ یوه مهمه څانګه دغه د ادب تاریخ دی چې سیاسي او اجتماعي تاریخ هم له ادبي تاریخ سره مرسته کوي. او د یو ملت تاریخ چې له ادبي څانګې څخه ځان نشي مستغني کولی سبب یې دا وي چې تاریخ تل د ملتو د لوړتیاو او زوړتیاو څرګندونه کوي. او د دغو علت او اصلي سبب هم د ملتو علوم، ادب او اخلاق دي. نو د تاریخ مهم کار او غوره وظیفه هم دغه ده چې د یو ملت عقلاني، لوړتیاوي او علمي او ادبي پیشرفتونه ښکاره کوي. د تاریخ پاڼې هم دا خبره ښه په ښه ډول راښایي چې یو وخت د انسانانو یوې ډلې یوه ژبه ویله او دا ژبه د افهام و تفهیم آله وه. لومړی به د ډېره ناقصه وه، وروسته به پکې تکمیل شو، ادبیات به یې وموندل، کتابونه به پرې ولیکلی شو، خو تر څو پیړو وروسته به دغه مکمله ژبه ورکه شوه، بلې به پکې د دغې ژبې ځای ونیو. واجد علي اډوکیټ یاد کړي د صوابیانو ټولو شاعرانو ته سلامونه او د سید عادل قابلیت تعریف کوم او خپل یو غزل راته ووایه. ډېره مننه ګرانه دې کړه راته واجد علي اډوکیټ صاحب. ستاسو اس ام اس چې کوم دی په موږ باندې ډېر ګران دی او ستاسو دا مینه هم په موږ باندې ډېره زړوره ده او زوروره هم ده چې تاسو دومره په نیمه شپه کې زموږ د غزل غوښتنه کوه. خو زه به بخښنه غواړم. ایم پرون ویلی مو ایم مصباح پرام تور ډېر تاسو ته سلام. مبارک شاه بای ته هم سلام. ډېره مننه ستاسو سلامونه مبارک شاه ورته او ټولو اورېدونکو ته ورسېدل. وایي چې میلمنو ته سلامونه او هرکلی سید الزمان د باکر نه وایي ګرانو میلمنو ته مینه او په پلوډن سلامونه. سید عادل باچا ما ته تاسو خپل ښه ډېره مهرباني، الله دې خوشحاله ساته او دغه اجازت راته نشته ګینې در سرنډ کړی به مې وداته. سلام بایجان، میلمنو ته ډېر ډېر سلامونه او هرکلی او امیر خان صاحب ته د زما د طرفه 3 هایکوګانو، یو غزل او 2 ټپې ووایي ښه بالکل. صاحب احمد معصوم د انبار نه او سلام صدام دجی بخنه غواړم. صدام د ګلو ډېره نه وایي تاسو ته سلام. مهران علي د شمشخیلو صوابیانو یاد کړی وایي سلام سید عادل بھائی څنګه یې؟ بالکل ټیک ټاک یو ستاسو په شان یو. پروګرام خو مو ماشاءالله سر جوړ کړی دی او میلمنو ته یې سلامونه ویلي دي. او وایي چې امیر خان یاد صاحب ته ډېر ډېر سلامونه او دی وایي چې په پېښور کې د کم ځای دی؟ وعلیکم سلام. مننه. مهران علي وایي چې دی په پېښور کې د کم ځای دی؟ پېښور کې خو بس زموږ روزګار چې کوم دی نو پریس کار دی. پېښور کې خو زموږ روزګار چې کوم دی د پریس کار دی نو هغه کیسه خانه کې دی. جی کیسه خانه کې مطلب هلته بیا پریس مارکیټ دی نو هغې کې جی تاسو سلامونه را لېږلي دي او وایي چې په اماد باندې مې ډېر ډېر سلامونه. ډېره مننه ستاسو سلامونه اماد ته نیغ په نیغه ور ورسېدل. او ام زی شان ارماني د مرغوز نه وایي زما خوږو وروڼو ته تاسو ته ډېره ښکلې شاعري کوئ، تل ښاد او آباد او بریالي اوسئ. او وایي چې شعرونه یې لیکلي دي خو د وخت کمی دی نو بیا به شي انشاءالله. خاکسار علي د مانیریبایه نه وایي شریف آباد نه وایي تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه او راغلو میلمنو ته د زړه له تله هرکلی او پروګرام ډېر مزېدار دی. نن راته د مورې نظم نه چاربې ته راته په خپل اواز کې ووایه. ډېره مهرباني وبوم درته خو ما خو ډېر څیزونه وویل او تاسو سره مې سوالونه جوابونه هم درکړه. تیمور د مانیریباله نه وایي ټولو ته د زړه له تله سلامونه هرکلی او میلمنو ته ډېر ډېر سلامونه. وعلیکم السلام. مننه. او میں اشتیاق ثوابین اور سلام بھائی جان میلمنوں تا بہت سلام میری طرف سے. حسنین بھائی کو سلام او ظفر حیات روڈ د پنځپیر نه یاد کړی اوم لیدل دا راغی ظفر حیات روډ او وایي چې د ټلیفون کرښه ډېره بیزي ده. ډېره مننه د پایات صاحب ستاسو اس ام اس چې راغی دا موږ سره ستاسو حاضري ولګېده. او امین محمد خان صاحب که ستاسو خوښه وي یو کال وړاندې به لاړ شو، ډېر ملګري به په انتظار باندې. ډېره ښه ده جي ورشه. السلام علیکم. خدایا خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم سلام عادل بھائی څنګه حال دی؟ خیر خیریت ترور جان خپل پیژنګلو کړي را سره وکړل لږ ډیر به خوشاله شو. زما نوم مشال رحمان سټک انداز نه خبرې کوم. جی ارکلې درته وایو جی. هلو جی ارکلې درته وایو ترور جان. هلو جی جی تاسو غږ راځي. هلو زما په خیال زموږ د ګرځنده په کرخه د ټلیفون په کرخه کې یا د دوی د ګرځنده په کرخه کې څه مسله راته ښکاري نو ګورو بل ملګری به واخلو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جی رور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ ټانکوای نه رور جانو نوم دې څه دی؟ حنیف هرکلی درته وایو حنیف صاحب. سمین جان صاحب هرکلی درته وایو بخښنه غواړم ما ستاسو نوم غلط واغستو. جی هرکلی ډېره مننه. تاسو پروګرام چې دی نو اورو ډېر په شوق سره. مهرباني ډېره مننه. باقي چې دی نو بس نور به څه ووایم خو بل ځای کې راته چې دی نو خوږې خوږې غزلې وایي جی او خوږې خوږې رباعیانې راته وایي جی او بله پوښتنه مې راغله کومه اشتګا شاعرون نو راغلی نو باید خبره وکړم چې هغه ولې نو راغلی شاعریم ځکه نو راغلی چې د هغه مصروفیات لږ ډېر وو او زما په خیال چېرته پروګرام له تللی و نو ځکه نو جی بل چې زما سلام قبول کړئ دواړه مېلمانه باقي چې کوم دی نو چې څومره اورېدونکي دي نو ورته ډېر سلام ټولو چې کله پورې ستاسو د اواز دي زمونږ د اواز دي نو ټولو ته زما سلام. ډېره مننه جي ډېره مننه ډېره مهرباني الله په امان. عزتمن شي په الله ګران شي زموږ سره په دې ناوختیا کې په نیمه شپه کې زموږ سره د ټلیفون په لیکه باندې رالی او زموږ سره د خپله مینه شریکه کړه. السلام علیکم. ډېر نصیحت مې ورته وکړو خو بیخي نه ماني. ډېر نصیحت مې ورته وکړو خو بیخي نه ماني. جرګې مې تا نه صبرېږي تا ته څه پته ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتهو. ډېره مننه وعلیکم السلام. او دا راته ووایه چې دا څوک نه مني؟ دا جي ډېر خلک نه مني جي. ښه جي ښه راغلو مېلمنو ته جي په خیرالې او د زړه د خلاصه السلام علیکم ماندي. ډېره مننه جي ستاسو هم ډېره مننه. خوشحاله اوسئ جي یو جهان مننه جي. تاسو ښه یې جي؟ شکر الحمدلله. صحیح راځي چې ته ښه یې که نه؟ خیر خیریت ته ده خیره. دا راته ووایه چې مېلمنو دپاره دې څه ډالۍ راوړې ده؟ نو مېلمنو نه خو جي چې ما کوم تپوس کو هغه چې تا زما نه مخکې وکړو ما یو همده به د یو نه د ژوند یو درناکه واقعه واورم لکه او یو نه به مزایه غونډه کې واورم خو تا چې مزایه واورېد او ژوند چې دي د پېښوري دي چې کوم نوی ساده کلام لیکلی دي مونږ ته د هغه واورئ او دا بل که جي ده په درته په مور باندې لیکل کړي نو جي هغه مونږ ته ووایي. صحیح شوه. اوس ورته ووایو نو په مور باندې به تاسو ته نظم ووایي. ښه ډېره مهرباني د الله په امان. خوشحاله اوس. امیریات صاحب دوی وایي چې تاسو په مور باندې څه نظم لیکلی دی که نه؟ مور باندې ما یو هایکو لیکلی دی هغه به ورسره شریکه کړم. ارشاد. او هایکو ده چې سپېلني راته لوګي لوګي کړي چې سپېلني راته لوګي لوګي کړي د مور په سترګو کې مې اوښکې راشي. واه. چې سپېلني راته لوګي لوګي کړي د مور په سترګو کې مې اوښکې راشي وای په مخ دې ښه مزدور بچیه. ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست. محمد علي رور یاد کړي وایي ټول ټیم ته سلامونه او مېلمنو ته هرکلی. محمد علي رور ستاسو یو جهان مننه د اس ام اس په لار د راتلو او ستاسو د مینې ستاسو د خلوص یو جهان مننه او مبارک. اوس راځئ که نه په اس ام اس ته پورې شوم ګلابه او 2 اس ام اس شوي مبارک. اوس راځي که نه او 2 اس ام اس شو. ډېره مننه یو جهان مننه ستاسو د ټلیفون په لیکه د راتلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیدادله څنګه؟ شکر الحمدلله خیر خیریت دی. زما په خیال چې ظاهر استاز دی. بالکل 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 صحیح غشې دی وشته جی. زه په بغداد کې به کامل پیران شته. زه رحمان چې غشې ولم خطا نه ځي. په بغداد کې به کامل پیران شته. جی. ضروره ښه دی مېلمنو ته د صوابۍ په خاوره راتګ باندې ډېر هرکلی وایم. ډېره مننه. او دا زمونږ ادیبان رونه دي شاعران دي او
تعالی یو خواست کوم فضا دله جی جی زما روري که نه جی بالکل او نو د عبدالواحد ټیکیدار بابا چاربیتي هغه مخکې تا یو ځل ویلی مو وګوره دبدب زما او سل مې په اردل کې دي او یا دا به لغوندې نشر کې دغه زما فرمایش دی تاسو لا دا زمونږ د ادیبان ملګري چې راغلي دی به مو واوري جی ډېره ښه ده اوس پیله ته ووایم ښه جي دا به زه راغواړم انشاءالله خپل دی دغه لخه جی بالکل اتوار نه پس په د اتوار پر ورځ انشاءالله زمونږ اجازه انشاءالله که خیر او تاسو ټلیفون بل کړئ زه تر عبدالواحد ټیکهدار بابا چاربې ته وایم وګوره دبدب زما ډېره شکریه به دې ادا کړم ډېره مننه جي ډېره مهرباني نن خو پکې چې د روایاتو نه زه لږ په ډډه باندې ګرځم ما پکې نن ډېر غزلې ووې خو که ستاسو اجازت وي دا چاربې ته وایم ظاهر استاد به خیر دی بل کې خوشحاله کړو وګوره دبدب زما سل مې په اردل کې دي سل مې غلامان دي سل اسونه په سل لارې دي او سل پکې ریبارې دي سل مې محلونه دي سل مې بورجلونه دي سل پکې ډالونه دي سل پر اویزان دي کټارای د غضب زما وګوره دبدب زما سل دي جلاتیان پکې سل دي دارنچیان پکې سل دي نوکران پکې سل مې لګېدلي خنجرونه په اوربل کې دي سل مې په اردل کې دي او سل دي سویلای زما سل ګډې چیلای زما سل پړې سیلای زما سل مې کې جاوې د سلو سترګو راته دارې زي سل پکې ریبارې زي سل مې صفتونه دي سل مې نوبتونه دي سل مې جوماتونه دي سل مې شجرې دي سل کتابه د نسب زما وګوره دبدب زما سل مې سپیرای کوي سل مې ناظرای کوي سل زمیندارای کوي سل مې په کلمو کې جامبړې په غوبل کې دي او سل مې په اردل کې دي سل مې ماشومان دي سل پکې ځوانان دي سل مې بوډایګانې دي سل مې مخکې رستو سل کمکړې سل هوښیارې دي او سل پکې ریبارې دي سل مې د ښکاریان پکې سل مې د تازیان پکې سل مې دیهاتیان پکې او سل په زنځیرونو سل تړلې په جلب زما وګوره دبدب زما او سل دی حسابګر زما سل دی شینازګر زما او سل دی جادوګر زما سل د بڼو غشو سل او رنګه ترې زلزل کې ځي او سل مې په اردل کې ځي سل پکې په وخت وځي سل سره د تختو ځي سل په زړګي سختو ځي سل پکې نیزې سل ایرانۍ توري ابدارې ځي سل پکې ریبارې ځي سل د شرافت پکې سل د شرارت پکې سل د حفاظت پکې سل پکې د روم سل پکې د روم دي سل د ترکو سل د عرب زما وګوره دبدب زما سل د ایرانۍ پکې سل د جرمنۍ پکې سل کوي خانۍ پکې سل اشرفای ترې نه جلبای له یو غزل کې ځي سل به په اردل کې ځي سل د باغچو سره سل به د بورچو سره سل د تماچو سره سل د ټیکدار په جازرو کې بمبارې دي او سل پکې ریبارې دي وګوره دبدب زما او سل مې په اردل کې دي او سل پکې ریبارې دي سل مې غلامان سل اسونه په سل لارې دي او سل پکې ریبارې دي دا د امیر محمد خان صاحب دا د عبدالواحد ټیکهدار بابا چاته چې بابا یې چاربې ته ویلی شي د هغوی یو چاربې ته دا ما تاسو ته وړاندې کړه خپلو اورېدونکو ته د عبدالواحد ټیکهدار بابا چاربې ته وه د ظاهر استاد په غوښتنه باندې ډېر خوند هم چې دې واغسته ډېره جی امیر محمد صاحب ملګري وایي چې موږ ته دې څه ووایي بلکل جی به وایو ته راغلي دی دپاره یو غزل به ورته وړاندې کړمه جی شعر دی جی د ژوندون غم راته په سر پروت دی د ژوندون غم راته په سر پروت دی ځان مې د ځانه ناخبر پروت دی واه ځان مې د ځانه ناخبر پروت دی د ژوندون غم راته په سر پروت دی ځان مې د ځانه ناخبر پروت دی تریخ مې احساس مال نظر لمبه کړي سترګو کې داسې مې منظر پروت دی ډېر ښه شعر دی جی ارشاد موبایل ته لا حوصله د اوسه زړګیه عشق کې ډېر سفر پروت دی ډېر ښه ستانه بغیر لایق د عشق نه وینم تندې مې ځکه ستا په در پروت دی ډېر ښه ډېر زبردست او مقطع دی جی ارشاد ما امیر کله ستا دیدن ته پریدي ما امیر کله ستا دیدن ته پریدي مخ ته د زلفو د لښکر پروت دی ډېر ښه ډېر زبردست
او د مور په حواله باندې تاسو نظم یا سلوریزه یا نه جی د مور په حوالې سره خو ما څه لیکل نه دي، البته یو نظم مې لیکلی دی په خاموشۍ باندې نظم دی. جی ارشاد نو بس که تاسو خوښوئ نو زموږ خوښه راځي زموږ راغوښتي تاسو د شاعرۍ دپاره چې خپل اورېدونکو سره خپل جذبات خپل احساسات چې کوم دی هغه ورسره ګډ کړئ. دا ما د اختر په ورځ باندې لیکلی و او دې له مې د خاموشۍ دغه عنوان ورکړی دی، په خاموشۍ مې لیکلی دی. دا ولې نن ګله خاموشه یې ته، دا ولې نن ګله خاموشه یې ته، داسې خو ته چېرته خاموشه نه وې. د ژوند د راز او ساز خبرې کوي، د ژوند د راز او ساز خبرې کوي، ښه په انداز انداز خبرې کوي. ډېر ښه ډېر ښه. څه د خندا څه د ښکلا خبرې، څه د خندا څه د ښکلا خبرې، کله د غم او د ژړا خبرې. واه ډېر ښه. کله د خپل ژوند د کتاب نه وایي، کله د خپل ژوند د کتاب نه وایي، یا سراسر کړي د دنیا خبرې. ډېر ښه. ته خو هر وخت د ژوند خبرې کوي، ته خو هر وخت د ژوند خبرې کوي، څه عجیبه د خوند خبرې کوي. ډېر زبردست ډېر ښه. دا د اختر او خوشحالۍ ورځو کې، دا د اختر او خوشحالۍ ورځو کې، څه د خندا او د مستۍ ورځو کې. جی نه څه د ځان نه د جهان دی اوې، نه څه د ځان نه د جهان دی اوې، نه د ښکلا نه د جانان دی اوې. ډېر ښه ډېر ښه. نه څه د ځان نه د جهان دی اوې، نه د ښکلا نه د جانان دی اوې. د زړه د درد کیسه دې ونه کړله، واه د زړه د درد کیسه دې ونه کړله، نه د پرهر نه د درمان دی اوې. واه ډېر ښه. هېڅ دې د زړه د چاودون ونه ویل، هېڅ دې د زړه د چاودون ونه ویل، نه د ریښې ریښې ګریوان دی اوې. واه ډېر ښه. سترګې را ډکې چې د اوښکو نشي، سترګې را ډکې چې د اوښکو نشي، د بېوسۍ نه د ارمان دی اوې. ډېر زبردست. نه د سرې شونډې نه ګلاب یاد کړلو، نه د سرې شونډې نه ګلاب یاد کړلو، نه د نتکای نه د پیزوان دی اوې. واه ډېر ښه ډېر زبردست. نه د د جونو تمبل اوستایلو، نه د د جونو تمبل اوستایلو، نه د ټپې د یا قربان دی اوې. نه د سالو او پښتنې مېرمنې، نه د سالو او پښتنې مېرمنې، نه د پښتون نظر د ځان دی اوې. ډېر ښه ډېر ښه. په یوسفزي د تاریخ پاڼې ګوا، په یوسفزي د تاریخ پاڼې ګوا، د ګجو خان نه عمر خان دی اوې. ډېر ښه ډېر ښه. د ننګیالو او بریالو خبرې، د ننګیالو او بریالو خبرې، د نجیب خان نه د بخت خان دی اوې. واه 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 ډېر ښه. بیا ووایه دا شعر بیا وایه. د ننګیالو او بریالو خبرې، د ننګیالو او بریالو خبرې، د نجیب خان نه د بخت خان دی اوې. آخر سبب څه دی د دې خاموشۍ، آخر سبب څه دی د دې خاموشۍ، جبه دې نن د ولې دومره ګونګی. ډېر ښه ډېر ښه. خبرې وکړه خاموشي ماته کړه، خبرې وکړه خاموشي ماته کړه، په ماخوره دا مایوسي ماته کړه. ډېر ښه. دا خاموشي به مې ټک زړه وچوي، ښکلي خیالونو نه ډک زړه وچوي. ډېر ښه ډېر زبردست. په خاموشۍ یو نظم مې لیکلی تاسو ته مینهوالو ته وړاندې کړم. ډېر خوند یې وکړو، ډېر زبردست. او زما په خیال چې هغوی به ترې ډېر خوندونه اخیستي. امیریت صاحب تاسو په مور باندې نظم لیکلی؟ ما تاسو ته ووایي چې ما هایکو لیکلی وه چې ما ووایي او ما ووایي چې بیا یې ووایه، ځکه دلته اس ام اس راغلی ما که ما اس ام اس ووایي. چې سپېلني راته لوګي لوګي کړي، چې سپېلني راته لوګي لوګي کړي، د مور په سترګو کې مې اوښکې راشي، وای په مخ دې ښه مزدور بچیه. واه ډېر ښه ډېر ښه. اس ام اس والا خبره لاړ شو ځکه چې بیا دوی خفه کېږي. او اشتیاق انور قاري صاحب د ثوابۍ نه تورخیلو نه وایي چې ټول ټیم ته سلامونه، او د مور هایکو دې راته بیا ووایي. نو تاسو خو ووایي که نه؟ 2 ځله دې ووایي. دغه دویم ځل باندې ما دا اس ام اس کتلی نو ما ویږي تاسو نه دی ویلی. او واجد علي ایڈوکیٹ د ثوابۍ نه یاد کړی وایي اگر آپ نے مجھے اپنا غزل نہیں سنائے تو پھر کسی کو بھی نہیں سناؤ گے. اوسې خو ته لازمي ووایي خفه نه شي. نو چې یاد راته نه دی نو کوشش کوم بهرحال څه لږې ډېرې فکرې مې ذهن ته راځي وي چې زړه مې نن خوږېږي چې دا څه چل دی، زړه مې نن خوږېږي چې دا څه چل دی،
بې واره درځېږي چې دا څه چل دی او ناس دې په بلای کارغه نارې وهي ناس دې په بلای کارغه نارې وهي سترګه مې رپېږي چې دا څه چل دی او بیا کتاب ته ګورم پاڼې اړوم بیا کتاب ته ګورم پاڼې اړوم بیا راته یادېږي چې دا څه چل دی عادل صاحب دا شعر بیا ووایي بیا کتاب ته ګورم پاڼې اړوم بیا کتاب ته ګورم پاڼې اړوم بیا راته یادېږي چې دا څه چل دی ډېر زبردست او چرت مننه جي او چرته کې چې وینم عادل جان اشنا چرته کې چې وینم عادل جان اشنا سان سره ګورېږي چې دا څه چل دی چې دا څه چلی دا چې دا څه چل دی نو چې څوک تاسو کې بیا وره جواب ورکو خیر دی دا څه چل دی چې دا څه چل دی قدرمن اوریدونکو زموږ سره نن په دې کورکې کې ښاغلی امیر محمد یوسفزی صاحب او ښاغلی امیر خان یاد صاحب میلمانه دي که تاسو پوښتنه کول غواړئ نو د ټلیفون په لیکه باندې هم راتلی شئ او د اس ام اس په کرښه باندې هم راتلی شئ السلام علیکم السلام علیکم صفر 9-3-8-2-8-0-0-2-8 السلام علیکم وعلیکم سلام جی رور می څوک ته او د کم ځای نه دی هلو جی جی رور می څوک ته او د کم ځای نه دی هلو جی جی ستاسو غږ راځي واز درځي جی جی بالکل ستاسو غږ راځي او رور می څوک ته او د کم ځای نه دی زمین مانروال خبره باغ زمین مانروال صاحب هرکلی درته وایو جی مونږ چې دې میلمنو ته هرکلی وایو جی تاسو ته هم هرکلی وایو ډېر شکریا ادا کوو چې دوی صحابه ته راغلل مننه جی ډېره مننه او مونږ ته یې ښکلی غونته غزل ووایي غزل راته ووایي زمونږ اواز درځي او جی ستاسو غږ راځي جی ها نو باسو دوی مونږ شکریا ادا کوو هرکلی ورته وایو ډېره مننه ستاسو هم ډېره مننه او چې مونږ ته یې ونه غونته غزل ووایي ډېره مننه وایي درته ښه السلام علیکم وعلیکم السلام یو جهان مننه باغزمین مانروال صاحب زموږ سره دا هم ډېر ښه شاعر دی ډېره ښه شاعري کوي امیر خان یاد صاحب چې دوی وایي چې یو غزل راته ووایي ستاسو څنګه خوښه ده بالکل جو به وایي ورته امیر یاد صاحب دی ورته مخکې غزل وایي بیا به ورته زه ووایم زه خو به ورته هایکو زه وایم چې تاسو مشران یې تاسو ورته مخکې ووایي تاسو په غزل زه به ورته هایکو وایم ښه جي غزل لجی دا شعر دی ارشاد زړه مې په ګوګل کې چې اوتر لګي زړه مې په ګوګل کې چې اوتر لګي ستا د بڼو غشي په خنجر لګي واه ډېر ښه نوی چې اصیله په خپل ذات کې ده نوی چې اصیله په خپل ذات کې ده بیا کله په دې ونه سمر لګي بیا وایي تاسو دا شعر دی نوی چې اصیله په خپل ذات کې ده بیا کله په دې ونه سمر لګي ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست هر څوک غرور کوي ځان دنګ بولي هر څوک غرور کوي ځان دنګ بولي دنګ به درنه بیا همر یو غر لګي واه ډېر ښه یا بې کچه زیاته ده دا ستا ښکلا یا بې کچه زیاته ده دا ستا ښکلا یا د جنون زیات په ما سر لګي ډېر ښه یا د جنون یا بې کچه زیاته ده دا ستا ښکلا یا د جنون زیات په ما سر لګي ډېر زبردست او مقصد جی ارشاد تل کوي وطن سره امیر مینا تل کوي وطن سره امیر مینا بې له کام د مینې زړه بنجر لګي ډېر ښه ډېر زبردست بیا وایي تاسو دا مقطعي تل کوي وطن سره امیر مینا تل کوي وطن سره امیر مینا بې له کام د مینې زړه بنجر لګي واه ډېر ښه ډېر زبردست امیریت صاحب اړخ ته ولاړ شو کشر دی که نه جی مننه جی دا څنګه چې تاسو ته پته چې نیمه شپه ده او دا تنهایي ده چوپه چوپیا ده دې حوالې سره ما سره یو آزاد نظم دی نو هغه به ووایم که ستاسو اجازت وي ارشاد بالکل امیر صاحب که ستاسو اجازت وي مننه په دې توره نیمه شپه کې د ناقراره تنهایۍ کې په دې دومره فاصلو کې یو امید او یو هڅه د خپل زړه د تل نه پورته یوه چغه در وهمه دغه چغه دردېدلې چې به تا ته در رسیږي ستا وجود به پرې بوږنیږي ستا خیالونه به تخنیږي ستا فکرونه به بیدار شي تا ته کړه وړه به مې یاد شي
ته به ماله جواب راکې کنه زه به هم مایوسه ستا په تمه انتظار کې سترګې پټې کړم وده شم یاره ستا په انتظار کې سترګې پټې کړم وده شم. ډېر ښه ډېر زبردست ډېر ښکلی نظم تاسو وړاندې. محمد خان صاحب ټلیفون اړخ ته به لاړ شي. جی بالکل مینوال. السلام علیکم. السلام علیکم. زما په خیال دې ملګري چې کوم دی وختي ټلیفون میلاو کړی دی او هغه بیا په ریډایل کې پروت دی داسې توده شوی دی او نمبر یې میلاو شوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سید عادل صاحب خیر خیر دی جی د الله احسان دی. پیژنګلو کې دې راسره وکړه دا میلمانه به هم خوشحاله شي او زه به هم ډېر زیات خوشحاله شم. اسحاق خبرې کوم شاه منصور نه دی. اسحاق د شاه منصور نه هرکلی درته وایو اسحاق صاحب. ډېره مننه چې امیر صاحب ته او امیر محمد صاحب ته ډېر ډېر سلامونه او پخیرالي ورته وایم. ډېره مننه رورجانه. ډېر عزتمن شه. ډېره مننه. طبیعت ښه ده خیر دی. شکر الحمدلله خیر دی. پروګرام ډېر ښکلی دی اورېده خیر او دی مونږ ته یو نظم کوي یو غزل راته یخي یو کلام دی راته وایي ټیم خو لږ دی. اسحاق صاحب تاسو ته خو ښکاري نه دا پروګرام څنګه ښکلی دی؟ نو بس دا اورئ که نه د غوږو په دغه باندې ښه په غوږونو باندې ښه لګي. ښه جي ښه او دا راته ووایه څه شعر یا څه ټپه راته اورول غواړې که نه؟ یو دوه شعرونه به ورته وم د پیر محمد کاروان صاحب. ارشاد. خلک پکې خدای لټوي ته ماشوم خبر هم نه. خلک پکې خدای لټوي ته ماشوم خبر هم نه. وای بشي او لوی بشي چې سترګې د یار سمانه. بیا ووایه دا شعر بیا ووایه. خلک پکې خدای لټوي ته ماشوم خبر هم نه. وای بشي او لوی بشي چې سترګې د یار سمانه. واه. او چوپ شه به ووایم چې دنګه یاره تا ښایم. چوپ شه به ووایم چې دنګه یاره تا ښایم او خلک راته وایي چې کاروانه کې ناست سمانه. واه اوس په راته خلک وایي چې کاروانه کې ناست سمانه. ډېر ښه ډېر زبردست ډېر ښکلی انتخاب دی راوړی دی اسحاق صاحب. ډېره مهرباني د الله په امان د الله په امان. د کاروان صاحب د غزل نه پس دلته پته لګي دلته د ادب ډېر زیات مینوال شته او رجحان ډېر زیات دی چې لکه دومره ښکلې غزلې وړاندې کړو. د اسحاق خبره کوي که نه؟ جی بالکل ډېر ښه غزلې وړاندې کړو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اما درور یاد کړیو د ثوابه شمشخیر له وای چې ټول ټیم ته سلامونه او میلمنو ته هرکلی او امیر محمد خان صاحب ته ډېر سلامونه او چې زه تیمور د ملګری رحمان عاشق په مانیرای کې دی ډاګی چم نه تاسو ته سلامونه هرکلی. ډېره مننه چې یو جهان مننه ستاسو چې تاسو مونږ په دې توره واجد علي یاد کړیو د ثوابه نه او توحید احمد د شاه منصور نه وی ټول ټیم ته سلامونه میلمنو ته هرکلی. سفیان علي هم یاد کړي اس ام اس یې کړی د ځای نوم یې نه دی لیکلی. ډېره مننه سفیان علي صاحب ستاسو د خلوص ستاسو د مینې. ناظم خان یوسفزی یاد کړي وی ټول ټیم ته سلامونه. توحید زمان وی السلام علیکم بھایجان تاسو ته او خوږو میلمنو ته د زړه له تله هرکلی. ډېره مننه یو جهان مننه ستاسو. امیر محمد خان صاحب هغه ګړی په سر ودرېدی چې کومې انتظار و ختمېدو کې دی او د چا خبره چې د وخت په تندیره ته هم 12 بجاو شوي. اخري پوښتنې لمرا شو چې دلبر نشریات تاسو اورئ؟ جی دلبر د ننګیالو هم اورئ او نور خپرونې هم زموږ اورئ. ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب هم تاسو اورئ او شاعر ممان صاحب داسې نور ملګري چې کوم زموږ دي ټول آرجس چې کوم دي هغه تاسو اورئ. څه کمې پکې محسوسوئ تاسو؟ رجیب هر یو پروګرام خو په خپل ځای چې کوم دی نو ډېر ښه روان دی چې کوم پروګرام د کوم دغه دپاره مخصوص شوی دی نو هغوی خو خپلې ښې هڅې او هلې ځلې ښې مزېدارې روانې کړي دي او ډېر ښکلي پروګرام کوي هر یو ارجې په خپل ځای باندې. جی خو خبره دا ده چې مطلب دې دپاره خلکو له دا پکار دي چې دې نشریاتو ته پوره چې کوم توجه ورکړي او دا واوري دا از محض یو چینل یا د انټرټینمنټ یو ذریعه نه ګرځي جی بلکې په دې ځان پوهېږي چې یاره دا مونږ لپاره دا کوم پروګرامونه کېږي نو دې په شا باندې خو یو غټ مقصد پروت دی جی چې زمونږ دا مینهواله او زمونږ دا ولس ته دې نه چې کوم دی نو دا فایده اوچته کېږي. نو زما په خیال دلبر ریډیو چې کله نه هم په صوابای کې
دا خپل نشریات شروع کړي دي نو ډېر زیات چې کوم دی نو په خلکو کې شعور او ډېر چې کوم دی نو اویرنس یې پیدا کړی دی په هر یو حوالې سره جی نو زما په خیال د ده ډېر اوچت رول درلودي دی په خپل دې کار جی او په تلو تلو کې خپلو مینوالو دپاره څه پیغام داسې لرئ د مینې محبت د مینوالو دپاره خو به زه دا ووایم چې بس دا په منځ کې چې کوم دی نو دا خپل بغض حسد او دا تعصب ختم کړئ او بلکل هغه پخوانی مینه چې کوم دی نو بیا را ژوندی کړئ یو بل سره د ورورولۍ هغه ژوند شروع کړئ جی او دې کې ورته زه یو شعر هم چې کوم دی نو په دغه سلسله کې ووامه چا به زما د دې خبرې ترجماني وکړي جی ارشاد مینه را ژوندی کوي پخوانی غوندې مینه را ژوندی کوي مینه را ژوندی کړئ پخوانی غوندې وکړئ سره ژوند د ورورولۍ غوندې ډېر زبردست بس دغه خبره ده په دې خپله جی امیر خان یاد صاحب خپلو اورېدونکو دپاره خپلو مینهوالو دپاره څه ښکلی شان وړوکی پیغام زه خو ډېر زیات د صحابه د سیمې ټولو مینهوالو د ریډیو دلبر اورېدونکو ډېر زیاته مننه کوم چې موږ یې دومره ښه فیډبیک راکړو دې نه علاوه زه د ریډیو دلبر سټیشن منیجر یوسف خان سرخیلي صاحب او د ټیکنیکل انچارج خالد زمان بری صاحب او پروډوسر مبارک شاه صاحب هم ډېره مننه کوم چې موږ له دومره موقع راکړه دلته راوغوښتلو دومره عزت دومره درناوي او دومره مینه یې راکړه او دې نه علاوه زه خپل د اخري خبر به په خپله کیسه کې وکړم چې موږ له پکار دی چې لکه صرف په تقدیر یا په نصیب باندې دغه نه کوو بلکې موږ له څه حرکت هم پکار دی بعضې خلک وي هغې وایي چې یار که په نصیب کې مې نو دا کار به وشي که نه نو نه به کېږي بس په ارام ناست وي لکه او څه مطلب څه کوشش څه هڅه نه کوي نو هغوی دپاره به دا ووایم چې دا ځواني او دا ښایست په در نه یوسي دا ځواني او دا ښایست په در نه یوسي دا وختونه سم شکمار دی یا جانانه دا ځواني او دا ښایست په در نه یوسي دا وختونه سم شکمار دی یا جانانه منګه هسې د تقدیر په تمه ناست یو منګه هسې د تقدیر په تمه ناست یو دا فکرونه څومره خوار دی یا جانانه ډېر ښه ډېر زبردست یو دوه اس ام اس راغلي دا پکې زه شامل یې کوم به د خپلو اورېدونکو نه زه هم اجازت واخلم بالکل مننه اس ام اس کړی دی چې موږ ته عامر د ګوهاټي نه وایي ټول ټیم ته سلامونه او میلمنو ته هرکلی ساحل د پلوډن نه یاد کړی وایي میلمنو ته سلامونه هرکلی او موږ ته د صاحب شاه صابر جواب نظم د صاحب شاه صابر نظم جواب راته ونه د هغه د ښه پوه شوم د هغوی یو نظم د جواب هغه یې غوښتلی وایي دا راته ووایي ګرانه وروره وخت خو نور ملګرتیا موږ سره نه کوي خو ستاسو مینه را باندې ضروره ده نو په تلو تلو کې به راته هغه نظم هم ډالی کړو زه کله د الفت د میکدو لیونی نوم زه کله د ښایست رنګینو لیونی نوم زه کله د الفت د عظمتونو نه منکروم زه کله د ښایست د کمالونو نه منکروم ما کله په زخمونو کې سپرلي نه دي ستایلي ما کله پرهرونه په ازغو نه دي ګنډلي ما کله د ګلونو د یارۍ نه توبه کړې ما کله د رنګونو رڼا نه ده نغمه کړې زما په برخه کله لیونی غمونه نه وو زما په لمن کله د تهمت داغونه نه وو زه کله باغي نه وم خود سره مین نه وم زه کله زما ګرانه د زړه سره مین نه وم زه تل د محبت ټول عمر په دې ګناه له ژبې اویزان یم زه نن هم د پرون غوندې په دې ګناه له تاړ یم زه نن هم د فتو د توپو مخې ته ولاړ یم زه نن هم د فتو د توپو مخې ته ولاړ یم زه نن هم د سپرلي د هر زنن هم د سپرلي هره ښکلا نغمه کومه زنن هم زندګي د محبت په تار تړمه زما زړه خو هم هغه دی چې تا ته مې ښودلی زما لیونتوب هغه دی چې تا خپله لیدلی خو زه د دغو ټولو حادثو سره بلد یم د ځان د سوځېدو د تماشو سره بلد یم ما ټول عمر هم دا کړي دا اوس چې څه کومه ما ټول عمر هم دا کړي دا اوس چې څه کومه هم دغسې پخوا ومه دا اوس چې څنګه یمه هم دغسې پخوا ومه دا اوس چې څه کومه زما ژوند خو هماغسې بې سره لیونتوب دی زما سترګو کې هغسې یو غلی غلی خوب دی که ته د نعمتونو د تیارو نه ویرېدلې که ته د دې خبرو دغو خلو نه یېرېدلې که دغه بوږنونکي یارې ترهې دې په زړه وی تر اوسه ولې چوپ وي د زړه سره څه دې نه وي اوس څه وشو چې داسې ویرېدلی یې او تر یې ما هم یرول غواړې لیونی یې زورور یې زه څه وکړم ستا ومنم له ژونده لاس په سر شم د مینې نه توبه کړمه د مینې نه منکر شم نه زما نه کېږي دا نه شي زما لمن دې چرې په دروغو پاکه نه شي زما زړه دې د مینې د عظمت په ګناه تور وي زما په نوم دې دغسې یو سل الزامه نور وي ته زه ورځه چې
ته زه ورده چې تا ته پکې پیښه نوره نه شي زما په الزامونو دې لمنه توره نه شي زما مینه خود سره د باغي د تاواني ده زما ژوند لا تروسه دی زما ژوند لا تر دې ورځې بایللې جواري ده زما مینه خود سره ده یاغي د تاواني ده زما ژوند لا تر دې ورځې بایللې جواري ده قدرمن اوریدونکو دا و دلبر د ننګیالو چې تاسو پکې د ښاغلي امیر محمد یوسفزۍ صاحب او ښاغلي امیر خان یاد صاحب نه ډېرې خوندورې خبرې واورېدې د هغوی د ژوند او فن په اړه باندې ورسره تاسو چې کومې پوښتنې وکړې ډېرې د ستاینې وړ وې ډېره مننه کوم ستاسو چې داسې راځئ او زموږ خپرونې ته او دومره د ښکلې د علم او تحقیق نه ډکې پوښتنې کوئ قدرمن اوریدونکو که ژوند وفا وکړه ساګانو بې وفایي ونه کړه نو راځو به په اختر کې ستاسو سره د نوو نوو خپرونو سره د نوو شاعرانو ادیبانو ملګرو سره به راځو ستاسو سره به د اختر 3 ورځې مشاعرې هم کوو خو وخت لا مقرر نه دی چې په کومه ورځ باندې به راځو څنګه به راځو څوک به راولو ځان سره دغه لا ټایم ټیبل نه دی جوړ شوی او چې څنګه جوړ شي نو به تاسو ته مونږ په مختلفو ذریعو باندې خپل خبرونه درکوو قدرمن اوریدونکو د اختر نه پس زموږ کومې خپرونې دي هغه به هم په خپل وختونو باندې وي دلبر د ننګیالو قدم په قدم تاسو ته یادوم چې کومه د پیر په ورځ د 4 بجو نه والې تر 6 بجو پورې کې مونږ زموږ ګران اخوږ مشر ښاغلی نورالامین یوسفزۍ صاحب راځي او تاسو سره د ثوابۍ په هغه شخصیاتو باندې خبرې کوي چې هغوی په تاریخ کې څه ناسه رول ادا کړی وي څه کردار یې کړی وي د پښتنو دپاره د پښتو ژبې خپل ادب او خپل تاریخ دپاره د هغه ټولو مینوالو د زړه د تل نه مننه کوم کومو مینوالو زموږ سره د اس ام اس په کرښه باندې خپله حاضري ولګول او موږ ته د خپلې موجودګۍ احساس راکړو او ورسره د هغه مینوالو هم د زړه د تل نه مننه کوم کومو مینوالو چې زموږ سره د ټلیفون په لیکه باندې راغلل او موږ سره خپلې مینې خپل محبتونه خپل خلوص شریک کړل د هغوی هم یو جهان مننه او ورسره د هغه مینوالو هم د زړه د تل نه مننه کوم کوم مینوالو چې زموږ خپرونه په زړه کې خوښه کړه او موږ 2 غنټې برداشت کړو زموږ سره د خپلې مینې د اظهار ژبه ګونګی ساتلې وه د هغوی هم د زړه د تل نه مننه قدرمن اورېدونکو که په تلو کې مې د خولې نه څه داسې خبره وتلې وي چې ستاسو خاطر پرې دروند شوی وي د هغې دپاره زه ستاسو نه غواړم بخښنه په تلو کې لکه د نور کله په شان د خپل سټیشن منیجر حاجی محمد یوسف خان سرخیلی صاحب ورسره د پروډیوسر مبارک شاه صاحب او د تکنیکی چارو واکمن چودري خالد زمان بری صاحب مننه ونه کوم یقینا چې دا به دوی سره زیاتې وي تاسو لکه د نور کله په شان هغه زوړ پیغام ګرانو اورېدونکو چې پښتو وایئ پښتو لیکئ پښتو لولئ او پښتو کوئ هم د دې نه بل قیامت به کوم وي د دې نه بل قیامت به کوم وي چې زه ولاړه لالې اخلي رخصتونه او چې رخصت اخلي منګول راکه چې رخصت اخلي منګول راکه چې پناه کېږي مخ راواړوه مینه او دا ته چې زه اخر به لاړ شي دا ته چې زه اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې ته قدرمن اورېدونکو تاسو به پرېږدم د ښکلي ټپو سره او زه به درنه هم اجازت غواړم ګران اورېدونکو خپل کوربه سید عادل له سره د راغلو مېلمنو ښاغلي امیر محمد خان یوسفزۍ صاحب او ښاغلي امیر خان یاد صاحب له خپل کوربه سید عادل له د عباسین یوسفزۍ صاحب په دې شعر باندې ورکړي اجازت د خدای د پاره پښتنو ځانونه وپېژنئ د خدای د پاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي چېرته هم چې ښاد آباد خوشحاله او بریالي اوسئ کور به ودان شپه مو په خیر د الله په امان